پاس ته چي به دا ترتیب دا به شروع کړي. شي راځي لکه د کرسۍ به لږ دې خوا راکوبي د مایک نږدې شي او زیاده هغه نه ښه صحیح دی. تاسو بیا انشاءالله وقفه به کې هم داسې وي او په هغې کې هم د چا څه سوال وغیره وي نو هغه لیکلی هم شي او زباني مونږ ته چې دی نو ویلی شي. صحیح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سلطان الرسول وبارك وسلم وصل عليه. محترم حجاج کرام، اول خو تاسو ته مبارکي وایم چې الله تاسو خپل کور طرف بللی وي. دا په مازارۍ نه ده او دا په نسب باندې نه ده، دا د الله فضل دی. دا حج د عشق والا عمل دی. الله چې څوک عاشقان خپل ځان طرف دی بلې هر څوک نه بلي. ابراهیم علیه السلام چې دعا کړي نو الله دې سوال کړی چې اپیرتم من الناس، بعضې خلکو زړونه ورته مایل من الناس یې پکې ویل، که دا مین یې پکې نه ویلی دا ټول کفار به حرم شریف سره تللی او حاجیانو ته به تکلیف وي. مسلمانانو کې بیا هغه څوک ځي چې هغې کې عشق، دا د رمضان میاشت هم د عشق میاشت وه. د عاشق خوراک څښاک ته زړه نه کېږي، روژهدار خوراک څښاک نه کوي، عاشق له د شپې خوب نه ورځي، روژهدار د شپې خوب نه کوي. بیا چې عشق له ښځو راورشي نو عاشق خپله بستره راوړي او د معشوق په در کې واچوي. دا اعتکاف دی. اعتکاف کې عاشق خپله بستره راوړي او د الله در کې واچوي. دس از طلب ندارم تا کام من بر آید، یا تن بجانان رسد یا روح دې تن بر آید. مزه به طلب نه پرېږدم، دو خبرې دي، یا بجانان ته ورسم یا به په عشق کې مړ شم، محبوب ته به روان یم، د الله کور ته بستره راوړي. دا هم عشق دی. عشق په سړي باندې ښځو راورشي، د واړه اختر میاشت شروع شي، د واړه اختر نه د حج وخت شروع شي. الحج اشهر معلومات، د حج وخت شوال دی او ورپسې دا چې کومه میاشت شروع کېږي ذوالقعده ده او 10 ورځې د ذوالحجې دي، دا د حج وخت. بیا د عشق بل عمل شروع شو، سړي باندې عشق زورور شي، لیونی شي. نو حاجیان به لیوني دي، نو لیونی سر نه پټوي، لیونی برېت نه کټ کوي، لیونی نوکان نه کټ کوي، داسې ببر ګرځي. دا حاجیان صاحبان دي، څادرې اغوستې د لیونو په شان. لیونی کلی او کور پرېږدي، حاجیان خپل کلی او کور پرېږدي.
د محبوب کور ته روان شو او بیا لیونی د محبوب د کور نه چاپېره ګرځي دالان کې ګرځي او د محبوب کور ته ګوري چې په ما به نظر ولګي د رحمت نظر به رواني ولګي کله لیونی ورځي د محبوب د در په غلافونو پورې نښلي او چغې وایي چې لاړی څوک بتلی ډېر حاجن صاحبه الله دې موږ بې بوځي بس خالص لیونتوب درو داسې چغې وایي سړی غیر اختیاري د محبوب په در په غلاف پسې نښتي او چغې وایي کله صفا ته وخېږي د محبوب در ته ګوري کله مروه ته راشي او لیونی ځان سره څه وایي داسې حاجی نه وي بس د محبوب د در نه چاپېره ګرځي او د لیونو په شان ځان سره څه وایي زنانه هم ځان سره لګوي څه وایي او سړي هم ځان سره لګوي څه وایي بس عاشقان لیوني صفا مروه په منځ کې منډې شروع لیوني هلکه ته خو سپین ګیری بابا یې که دې کوڅه کې یو کس منډې وایي خلک وایي ګوره بابا لیونی څونه سپین ګیری دی منډې وایي بس منډې به وایي عاشق دی نو زما محبوب منډې والی ولې بس زما محبوب منډې والی ته عاشق یم بس منډې وایي لیوانو باندې عشق زورور شي هغه بیا صحرا ته لاړ شي د عرفات ته لاړ شي میدان کې ناست دی د لیوانو په شان د عرفات نه بیا دغه ته راشي مزدلفې ته راشي د لیوانو په شان نارینه او زنانه یو ځای پراته وي صحرا کې نه لاندې بالښت نه تولایي نه بره کمبلي نه مخ پټوي نه خپې پټوي د لیوانو په شان پراته وي او بیا د لیوانو په شان کاڼي ولي د بخشالي کې یو لیونی و د بازار کې لاس والا تړلي وایي دا څونه ظالمان دي ګوره لیوني نه لاس تړلي لیوني په دې تړلو لاسو کاڼی راواخیسته او درسته په یو کس یې ګزارو کس ما ته وایي دا لاس یې له ځکه تړي دا خلک ولي لیوني بیا کاڼي ولي نو بس لګوي شیطانان ولم په دیوالونو راایښتي د رضا یې خېږي بیا عشق چې ښه زورور شي په سړي د عشق منتها دا را چې عاشق د محبوب نه ځان قربان کړي خدا اجازه الله انسان نه ده ورکړي چلته په مینا کې ځان قربان کړي او ځان حلال کړي د مسلمان بیبي د مسلمان بچي د بیبي خاوندي بچي مور او پلاري لیونی ځان حلال کړي څه به کوي مسؤل حلاج نه وایي چا تپوس وکړه چې عشق څه ته وایي وایي د عشق اول سوځېدل دي او اخر یې قتلېدل عاشق سوځي اخر د معشوق نه ځان قربان کړي پکار دا ده چې حاجیانو مینا کې ځان قربان کړي خدا اجازه الله نه ده ورکړي بیبي دا بچی دي اللہ وی ځان په دې ګډور حلال دا د عشق انتہا ہے میں نے ان کے سامنے خنجر رکھ دیا پھر کلیجہ رکھ دیا دل رکھ دیا اول میں توره ورکړه بیا مې زړه ورکړه دا توره او دا زړه او چې څه پکې هغه پکې کوه ټوکړې ټوکړې کوئ دا د عشق انتها ده دا حج د عشق والا عمل دی نو د ابتدا نه د شروع کوم مختصر درته ویم تاسو تر اوس نه حاجی نه وي نو چې الله څه فرمایلي حاجیان عاشقانی د معشوق به خبره به مونږ او تاسو عمل کوو الله حاجیانو ته یو خطاب کړی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تاسو به تربیت له بلا ځایونو له تلي خو د مختصر خبرې کوو کوشش به کوم چې مختصر یې ورته ویم او یا ته حدیث هم درته وي الله وایي ځان څه توښه واخلئ دا ول حکم دی ځان څه د اوس نه پیسې پیدا کوئ د یمن خلک به راتله هغې به ځان څه توښه نه راوړله او دا به وي چې مونږ متوکلین بیا به سوال کوو الله فرمایي وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى ځان ته توښه واخلئ او غوره توښه پرهیزګاري ده واتقون یا اولي الالباب الله وایي ځان کې تقوا راولئ دا تقوا فرض ده په مونږ او تاسو الله حکم کړی الله چې به کوم حکم شي باندې حکم وکړي امر د وجوب او د فرضیت دپاره اپ مونږ فرض ده مونږ او تاسو متقین جوړیږو او متقی سوال نه کوي څه نه کوي متقی چاته وایي
چې گزاره کېږي څه به نه کوي، سوال حرام دی، سوال به نه کوي. پیغمبر علیه السلام وایي دا سوال کول دا د مخ نه غوښې لرې کول دي. نو د سائل په مخ به قیامت کې غوښې نه وي، بس ډېروالی وکړئ یا کموالی وکړئ، ستاسو خوښه ده. ځان سره پوره توښه واخلئ، چې زر لګي 1.5 زر ریاله واخلئ، 1.5 زر لګي 2000 ځان سره واخلئ، توښه ځان سره واخلئ. بعضې حاجیان ډېر داسې، بعضې نه بلکې ډېر پیسې ځان سره ډېرې واخلي خو لګوي نه. هلکه له دې توښې مطلب څه شو؟ دا پیسې ځان سره واخلې ورته وایي سبیل ته ولاړ، سبیل ته بل ته نه ودرېږئ. سوال کول حرام دي، بل ته لاس نیول دا دلته ناجایز دی. ورته سړی د الله کور ته تلي، لکه اول ځل حج له لاړم نو زمونږ د تره زوی ما ته خو پته نه ده کې دی دلته دی، ټلیفون یې وکړ زه ستا سره میلاوېږم. نو په هغه وخت کې ما روغ وم، بس شوګر موګر مې نه و، اکثر مونځونه یې مطاف کې کول. ما لکه زه ماسوتن نه مخکې نه شم دروتلی، حج وخت بیخي نږدې و، حج شروع بس خلک تله مې راته. ماسوتن مونځ چې وکړم زه د روزم بیا بس میلاو شم. ماسوتن چې راووت یو ملګري ماله ډوډۍ راوړې وه، زه وې سبا به داسې چل وکړو چې زه به راشم، اوس خو له ډوډۍ چا راوړې ده، د باجوړیا نه بلډینګ ته به لاړ شو، هلته به خلاص ښاک وکړو. ما دې مصفلګې په دې دغه وګوره، په دې بوټونو باندې ټولو باندې لیکلي دي ضیوف الرحمن. حاجیان څه دي؟ ضیوف الرحمن د الله میلمانه دي. او زما میلمه چې راشي او د بل حجرې ته لاړ شي زه خو یې کور ته نه پرېږدم. میلمه زما وې راغلی ماله وې او ته د بل بلډینګ ته لاړې، دله ورک شه، زه دې کور ته نه پرېږدم. ځانه دله نه جوړوم، د الله میلمه یم، الله بیا راکوي. نو په ژړا شو، ما بلډینګ ته نه ځم او که څه کېدل ته ستا ډوډۍ خورم راشه څه بیا خورم، زه بلډینګ پسې. نو تاسو عاشقان یې وایي څه وایي؟ عاشق د معشوق در نه پرېږدي، بس هغې ته ولاړ یي. نو سبیل ته به نه ودرېږئ. ډېر ښه خوراک هم نه کېږي، کمزوری خوراک کوئ او پردي ډوډۍ او چپسې به چا خپله څه شی درکو اخلی یې دی، خو سبیل ته به ودرېږئ مه دا د اوس نقص وکئ. هلته چې روپۍ به ځان لګیا ډېر ثواب وي پکې. زموږ د حاجیان یې نه لګوي، بیا چې راځي نو ښځې له پیلو پټه والي او لور له پیلو پټه والي او چپل یې پې والي او کپړې یې پې والي. په دې کې ثواب نشته، خو دلته میلاوېږي ثواب. په دې کې دلته بې ځان نه څپي وخوره، په ملګري باندې وخوره. الله وایي ځان سره توښه واخلئ، ځان له اوس نه خرچه پیدا کول پکار دي. توښه هم ځان سره واخیستله. بله دا سفر من وجه د عاشقانو سفر دی او من وجه د آخرت سفر دی. دا د حج سفر د چا سفر دی؟ مسئلې درته کوي مختصر ښه. دا من وجه د آخرت سفر دی چې سړی لامبي نو دا سوچ کوي جامې وباسي، دقسې به زمانه یو ځل خلک جامې وباسي او لمبوي به. او دا احرام دا 2 څادرې دي، دا کفن دی، په دې صحراګانو باندې ورځي. دا د آخرت د سفر سره مشابه دی. عرفات ورځ د قیامت د ورځې سره مشابه ده، مختلف قومونه ورپکې راجمعي. دا د آخرت سفر دی. څه پته لګي ژوندی راځم که نه راځم. د چا حقونه در باندې حق ورکوي، چا نه پټی چا نیولی، انسان کمزوری دی، د چا پیسې خوړلي، د چا غیبت یې کړی، ما معاف که. الله هلته ګناهونه معاف کوي، خو د بنده حقونه الله نه معاف کوي. امام غزالی رحمه الله یو روایت نقل کړی چې حاجي لاړ چې نمو دادا جانو ترانه به وایو کنه، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نو کې دا تلبیه وایي نو ته باقاعده आवाज راځي لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد ما فی یدیک. پر دې شی د لاس کې راخیسته دا ورکه زه به لبیک الله قبولو. امام غزالی سے وایي یو بزرګ تلبیه نه ویل، ډېر په تکلیف سما باندې خپل دا چلل ته وشي. لبیک نه خولې نه راځي کې څنګه وي چا وی دا ولې خلک تلبیه وي او ته چپې خولې نه आवाज نه راوځي. وایي زه دې نه یېرېږم چې ما ته دا الفاظ نه ویلی شي چې لا لبیک ولا سعدیک، چې ته لبیک او سعدیک نه قبلو. نو دا به اله زمونږ الله لبیک او سعدیک قبلوي چې مونږ پردی حق ورکو. او مونږ او تاسو چا غیبت هم کړی، خلکو نه معافي وغواړو، ګاونډی خپلواني ملګري، یاره انساني ما به ستا غیبت کړی، تا چې ما ته څه حق یې زه بس آخرت په سفر روان یم ما ته معاف کا. نو به زادي وکړي
د آخرت د سفر سره مشابه دی. بیا حاجیان اول عمره کوي. درې قسمه حجونه دي. یو حج افراد دی، یو حج تمتع دی، یو حج قران دی. خو اکثر حاجیان زمون حج تمتع کوي. زمون په نس غوره حج قران دی. او اکثر حاجیان څه کوي؟ حج دا په ټولو کې آسان دی. آسان حج پکې کم دی، حج تمتع دی. حج تمتع هغه دې ته وایي درته اولوي او بیا حج افراد او قران د هغې هم درته مختصر ذکر وکړم. حج تمتع دې ته وایي چې د عمرې نیت وکړي. او چې عمره ختمه کړي نو په اتمه ورځ بیا مینا ته روان شي د حج نیت وکړي. دا متمتع بیا دوه قسمه دی. یو هغه متمتع دی ځان سره حج بولي ځان نشي حلالولی، سائق الحج ورته وایي. یو چې حج یې نه بولي هغه ځان حلالولی شي. موږ خو ځان سره حج نه بولي، ځان سره ګډ ګوډوره ځان سره نه بولي، نو دی به د عمرې نیت کوي. اول که د عمرې نیت کوي نو 15 مواقیت دی غټ غټو، د هغې نه خلک نیت کوي. د مدینې میقات ذوالحلیفه ده، د مدینې نه 6 میله کې پروت دی. او د شامیانو میقات جحفه ده، د مدینې نه چې په لار راځئ بورډ لګېدلی اشارې جحفه ورته وایي. د نجدیانو میقات قرن منازل دی، دا طایف سره دی. او د عراقیانو میقات ذات عرق دی. او زمونږ د پاکستانو میقات پاکستانیانو او د هندوستانیانو میقات یې لملم دی، دا د یمن څخه پروت دی. بحري جهاز په دغې ورته یې لملم نه بیا نیت تړو. اوس هم په هوا کې جهاز کې کښېنئ نو چې جهاز میقات ته ورنږدې شي اعلان کوي میقات ته یو 15 منټه پاتې دي، نو که چا حرام نه تړلی هغه حرام وتړئ. خو غوره زمونږ مذهب کې دا ده چې سړی حرام د کور نه وتړي، او د کور نه بیا ګرانه ده. حاجیانو ته ډېره ګرانه وي. سفر یو په احرام کې نو یو غوره ده، ښه نور دې پاتې کېږي. نو خیر د کور نه مه تړئ، که څوک تړلی شي خو د کور نه ډېره غوره ده، خو ګرانه یو مشکله شي. نو چې ایرپورټ ته لاړ شئ، پېښور ته لاړ شئ، یا اسلام آباد ته لاړ شئ، یا کراچۍ ته لاړ شئ، نو ایرپورټ کې 2 جوماتونه وي واړه واړه، یو د زنانه وي یو د نارینه وي. غسل خانې هم پکې. زما خو خپل فکر سوچ دا دی چې سړی کور ښه صفا ولامبي. ځکه هلته رش هم وي، یو په صابون سړی لامبي نو رش یو کسان یو ورته پې تلواري. کور په صابون ښه صفا ولامبه، نو هلته به صرف په ساده اوبو بیا ولامبي. که ټیم خو په صابون ولامبه او که ټیم نه په ساده اوبو ولامبه. لامبل دا پکار دی، سنت دی. سړی د احرام نه مخکې ولامبي. خو که سړی بیماري یا ټیم لګي هغه لامبلو له اعتبار دی. دا د بلې ویم چې په هغې سړی حرام وتړي. د کور نه چې د ولمبل په دې خو سړی حرام نه شي تړلی، چې ایرپورټ ته ځي او داسې مات کړی هلته دې بیا دوباره ولامبي. خو دې ځای میدان ښه صفا کړی، نوکان دې کټ کړي، خپله صفایي دې وکړي د بدن، او احرام دې وتړي. په ایرپورټ کې دې احرام وتړي. چې احرام یې وتړلو، احرام یې واغوستلو، نو بیا که نیت کوي خو ډېره ښه ده. ایرپورټ نه دې نیت وکړي، ثواب بیا هم ډېر وشي. غسل یې وکړه او بس نیت دې وکړي، ثواب یې جاج کې څه تکلیف نه وي. خو سر به نه پټوي او د خپو دا ګیټۍ او دا به نه پټوي، نور خو پکې څه نشته دی. ویښته به نه وباسي، ځان به داسې تیز تیز نه ګرې چې ویښته دې نه وځي، داسې ځان ګرولې چې خو ویښته به نه وباسي. نوره پکې داسې پابندي نشته دی. په جاج کې سړی ښه په قلارې په سیټ باندې ناست وي او بس اوبو ته میلاویږي او ډوډۍ ورته میلاویږي او حمام ته اوداسه لځي، نور څه تکلیف پکې نه وي. نو دې ځای نه دې نیت وتړي. اګو خامخا وایي چې ما ته بیا جاز کې ګرانېږي، نو بیا احرام بیا تړلی او نیت یې په 2 رکعته مونځ یې هم دلته وکړي او نیت یې بیا دغه سره وکړي. کله جاز کې اعلان وکړي چې میقات را نږدې شولو، هلته دې بیا نیت وکړي. او ښه صورت دا دی چې دلته نه احرام وتړئ، نیت هم وکوي. نو 2 رکعته مونځ چې کوئ نو سر به پټوئ. ښه څنګه کوئ؟ سر به پټوئ داسې. 2 رکعته احرام کې به سر پټ کړي او 2 رکعته مونځ به وکړي. ځکه تر څو مونځ خلاف اولا مکروه دی زموږ مذهب کې، نو په پټ سر به 2 رکعته مونځ وکړي. هر صورت ته پکې ویلی شو، دا کتابونه لیکي چې یو کې قل یا ایها الکافرون ویو، بلکې به قل والله احد صورت ووایي.
2 رکعاته مونږ وکړو ٹھیک شو بیا به سر کولاو کې تاسو هو د حج تمتع کوئ د عمرې نیت به کوئ څه به کوئ نو داسې به ووایي اللهم انی اريد العمرة عربی کې دا نیت دی فیسرها لی وتقبلها مني د عمرې مسله درته کوم او د حج مسله به د سبا وکړم چې پوه شي اللهم انی اريد العمرة فیسرها لی وتقبلها مني دا د عربی نیت دی او کو پښتو کې وایي الله د عمرې نیت مې کړې تیرا نه قبول کې او تیرا ته آسان کې دا د پښتو نیت پښتو کې هم کولای شي اردو کې هم کولای شي عربی کې هم کولای شي نیت ته وکړو مخ په قبله بناسه تلبیه به وي څه به وي لبیک اللهم لبیک لبیک دا تلبیه وایي ښه دا تاسو اوس نه حاجی نه وي لبیک اللهم لبیک لبیک او دا په زور وایي ښه څه به وایي حدیث مبارک کې راځي بخاری شریف هم نقل کړی دی هغه په بابي کې باب رب الصوت بالتلبیه واځه بیان دی کې چې په تلبیه په आवाज وکړي نو کانو یصرخون بهما یصرخون بهما صحابه کرام او نبی اسلام چغه والی په حج او عمره سره لبیک بعمره لبیک بحجه لبیک بهما ادر قسم حاجین دینو تاسو حج تمتع کوئ نو عمره نه تم کړي اللهم لبیک بعمره څنګه وای اللهم لبیک بعمره لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک هغه په چغه وای دا راځانو ترانه د خې تیز به وای زنانه به پورو आवाज سوي سو زنانه په داسې आवाज سوي ګزان لوري په خپل وګونو باندې خزاوري داسې وي لبیک اللهم ځان سبه وي پرو سړو ته بناوري زنانه आवाज اورت نه خو پیندله ابه په مزه مزه وي او سړی به په زور زور وي حاج مو ویلا او تلبیه نیت مو تړو تلبیه مو تاسو محرمین شری په عمره سره تاسو د عمره احرام وتړلو خاص عمره احرام تاسو وتړلو بس به چې وسم کیږي تلبیه بوای تاسو محرمین شي یو سړی له تلبیه نه ورځي دا سیمپل کی ډېر کسان په حرم شریف کې مونږه مینا ته تلو او د کوټه اجینو سپینګیرو زه په احرام کې مخو ته بس پته لګیدل کې دا څه لګوړو کې غوونه مولا دي نو ما ته وای ما ته د حرام چلو خایا امرګنه ما ته ویتلې ونه بس کې زو مینا ته ما مینا ته څنګه بابا ګان دي ته چل یارو دلته مې د حرام د تړلو چلو مته نو یار احرام مو ته وتړلو به ول تلبیه نه ورته ما یې به مو تاسو رب سوای لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك کہ تلبیہ چاله نه ورځي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله دی وای چې نه ورځي خام مجبوری نه بل یو ذکر دی وکی یاد هم خبره تلبیہ چاله به اول خو به یادوي اته نه چې راته آسان او بس ذکر به وکړو تلبیہ به یادوي دا اجر ترانه ده دا بس وای دا تاسو دغه شو خدای یو خبرم پکې یاد کړئ چې دا اکثر حاجان مدینه ته وسوړي چرته وړي خو خدا سي چلو اول به مکه ته حاجی لاړ د سرکاري حج کې بم مکه ته وګورو مکه مکرمه ته مکه کې دې طرف نه به عمره وکړه به په من کې مدینه ته بوته مدینه به مکه ته راو او چې حج ته بنځي ته نو به مکه مکرمه ته بوته د حج ورسته مدینه ته بوته به راوست هغه کې دا دوه پیدې وي چړي به دوه عمره وکړي څه به وکړي غاټ عمره به دوه وکړي یو به د دې نه وکړه ایو به د مدینه منورې نه وکړه اوس کې دې چې دا کرایه بچت کړي یا څه مګوجه وینو اوس یو عمره کړي دا څه کړي نو دا مینه حاجین به مدینه منورې دا چې نه چې مدینه ته ځي او تاسو احرام وتړي دا نه وکړ وګوري ښه احرام پر علي دې به زمانه دم راځي کنه پرانه دې بس مدینه کې په احرام کې ګرځي نو دا ګران کار دی که څوک مدینه منورې ته ځي په جامو کې دي پس کې وځي بیا کې د مدینه نه مکې ته ځي نو ذوالحلیفه کې به څه تړي احرام تړي نو د مدینه احکام به ان شاء الله سبا ویم کو مخه مسبا ان شاء الله زموږ پروګرام دی تلبیه به وي د محرم شروع کې څوک مکې ته ځي باندې ته تړي ښه او چې مدینه منورې ته ځي ابا جامو کې دي حرام باندې تړي یاد هم خبره ده مدینه منورې ته په جامو کې ځي بجاز کې بوخه یو تلبیه بوای
د تلبیه کې درې قسم روایت راغلي دي. نبی اسلام خو ذل حلیفین احرام تړلو په مانځه پسې تلبیه ویلې ده، دا روایت هم راغلی دی. جناب رسول الله اسلام په اوخه باندې سور شو، دا تلبیه ویلې، دا روایت هم راغلی دی. او نبی اسلام شرف البیضا مقام ته ورسې تلبیه ویلې، دا روایت هم راغلی دی. عبد الله بن عباس هم نه تاسو شو د ابو داود روایت دی. دا روایت مختلف راغلی. یو حج دی، هغه ورته وایي چې نبی اسلام ډېر حاجی نو، یو یا دوه حاجی نو، یو لسلی زره صحابه ټول حاجیان د نبی اسلام سره روانو. نبی اسلام چې موږ وکړو نو تلبیه ویله، څه ویله؟ نو بعض صحابه خوا کې موجود عقیده اوریدل، هغه په کوم ځای پسې به وای په مانځه پسې به چې په وخه وخه د به تلبیه ویله. نو بعض صحابه نه را رسیدلی مخکې وانځه په وخت کې خوا کې نو ته ډېر کسان یې سړي خوا کې نه صدر ته ایسالته نور وته را رسیدلی هغه دا او کې دا تلبیه اوریدل چې په کې ویله. ناغه په وخه کې سور شمه چاپی سي و چې سورلې سور چې تلبیه وای. هغه صحابه دا اوریدل به چې شراب البیضا مقام ته راورسې به تلبیه ویله. حاجی تلبیه به وای. نو بعض دا اوریدل ده مونږ به تلبیه په مانځب سي وای. عبد الله بن عباس هم تلبیه په چاپ سي ویلي په مانځب سي. به چې جاز کې وخت به تلبیه وایا چې څوک مرګري سره ملاو شي لبیک اللهم لبیک دا وایا. ها اساسو ترانه شولا چې حقته دې کوزيګم تلبیه وایا. بخاری به یودا بابي کې چې حقته کوزيګم بس هر وخت به تلبیه وای. کله ځان ستړی کې په تلبیه باندې. نو تاسو چې مکه ته راځئ نو په جدي کې هم کوس کی جدي ریپورت کې کوشولې نو بار بار اوځي به بغاړ خپل سامان بار واخلې چا بیګونه په پټه لګلی به بار راوځي بار سامان میلاویږي خپل سامان بار واله پرې نه دی چرته توګه په لاس کې وړو کې بیګي والیو چا بیګ درونی خو په لاس کې نه پرې دی په پټه لګي چې بار د ریپورت نه راوځي خپل سامان به حاصل کړي دې ځنه به خپل پتی ولېږي ها ولنوم په ولېږي خپل پته په ولېږي او غټ په ولېږي چې بیا ته پیژنې ډېر سامان نو سامان بار واخلې نه به هم بس ته وخیږي. نو اول بم کمرې ته ویسي څه ته ویسي کمرې ته بم ویسي کمره کې بیګونه کې دی کټ بازان لوري سي کمره بدر کی اعلان دی راکو شي دفتر کې او دا سرکاري حاجن ډېر لري دوه گاډي ته بدلی دوه گاډي هغه ځای ته بدلی نال دا کارت راواله د بیلډینګ هغه دا کارت پته او نقشه ورسلی کلی او گاڑی ته به مخې چې سرکاري اجان دی پرایویټ خو لږ نږدې پیدا او اکثر دي دا غیم بازی لري د گاڑی نمبر وو پیژنې د هر بیلډینګ ځان لګاړي نمبر ته وګورئ د دارو توحید د بیلډینګ نه د غړی والا د لاندې خلک راوځي نو د مکه مکرمه ته یو د راتلو لار د یو د وتو لار ده. اوس خو په دې عمل مشکل دی ځکه چې سړی د بل تابع په گاڑی کې ناشتي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په مدینه مکه مکرمه ته راته نو د قدا نه براته د مکه کې بر ډېرې دغه د سوي قدا وای دا اوس د مقبره چې جنت المعلا مقبره ته وي دا قدا ده په دې طرف براته او چې مدینه منوره نه بوته نو په قدا بوته د مصفله او د مصفله چې توي کته طرف دې ته قدا وای نو د غړې د بیلنی سه لیکلي قدا قدا شتاب څه زموږ خلک په تکودایي وي کودایي خو نستلو ته وي دا کودا ډېرې و هغه کودا کې سټاپ دی ډېرې اوس کې نستلې دي دې په دې بیلډینګ په لاندې ور دي یو سټاپ یې ګټور حاضر خيږي بل دویم سټاپ ته دي هغه دویم سټاپ کې د هر بیلډینګ خپل گاډي خپل بیلډینګ نمبر کارت به مراکز ته خپل گاډي د خېږي د بیلډینګ خوا کې بم کوزي دا باندې کوئی شلی بازي پکې سرکاري دغه کې داسي چیز چړی له دلته کمره ور کړی زنانه له په بل چت کې ور کړی کې پاوډر دی نو هغه خپل مرګري په خپلو کې تبادله وکي نه زنانه نږدې کمرې ته چې کمره راولي هغه زنانه بل ځای ته لاړ شي تبادله پکې مرګرو خپلو کې کیږي سرکاري دغه نو بس پکې زموږ داسې مرګري هغه په یو چت کې او زنانه له بل چت کې کمره ور کړیو تبادله هغه وخت کې به کیږي کمرې بدر کې به حرم شریف تراشي او په لارې به تلبیه وایي. یو عمره والا دی نو عمره والا حدیث کې راغلی تلبیه وایي در حجر اسود پورې څه کوم ځای پورې وایي نو تاسو چې حاجی تمتع کوئ نو تاسو عمره والا وي څه والا تاسو عمره والا وي اولې د عمره نه کړی نو حجر اسود پورې به تلبیه وایي
او حاجی چې حج کوي نو هغه به د ویشتلو د شیطان پورې تلبیه وایي څه شیطان چې باندې چې څنګه شروع کوي دا کې پورې به تلبیه وایي انتا ته حاج تمتع والا چې اکثرینو تلبیه به وایي تر حاج رسول د رسېدو پورې به تلبیه وایي د احرام کې رانه یو خبره پاتې شه بله ته وکم د زنانه متعلق داسې مسله به ته کومه چې هغې زنانه دغه یو کوشش کوم چې حدیث د څه ورته ورسوي یم مختصر زنانه چې احرام تړي د هغې هم دقسې احرام دی خو سړی به سر نه پټوي دا ګیټۍ د خپو دا به نه پټوي زنانه به صرف په مخ پرده نه راچوي څه په مخ به پرده نه راچوي نو سر به پټوي بل بیا شیخ روایت ته چې سړي برال په حج کې موږ په مخ داسې پرده راځوړنده کړه چې سړي به واوښته پرده مو چوته کړه نو د پردو سړو نه به زنانه څه کوي پرده به کوي پردو سړو نه به زنانه پرده کوي نو د زنانو د احرام ټوپۍ میلاوي داسې ټوپۍ دلته پکې پرده وي دا د مخ سره نه لګي چې احرام وتړي هغه ټوپۍ به په سر کې ټوپۍ به په سر کې مخ به لګي نه پرده به پکې راشي زنانو له پکار دي چې هغه ټوپۍ ولا راوړي خاوند دي ورور یا ټوپۍ دې راوړي د احرام ټوپۍ وي د احرام ټوپۍ راکړه نو مخ سره لګي نه مخې پکې پټي بل د زنانو په احرام کې دا مسله ده چې زنانه جامې اغوندي کله خو څادر یې واغوندي زنانو جامې بل زنانو په احرام کې داسې مسله ده چې بعضې زنانو بیماري راشي دا زنانو سره لازم ملزومه ده نبی علیه السلام حج له ته یو بکزیق هم بیبي وه اسما بنت عمیس رضی الله عنها د هغې حیض راغی چې حیض راغی نو نبی علیه السلام چې بس غسل دې وکړي او احرام دې وتړي زنانه چې بیماري راغلي نو غسل به کوي دا غسل له صفایي دی د طهارت نه دی پاکېږي نه په حیض په حالت کې زنانه ولامبي نو پاکېږي نه بیا جنابت کې ده صرف د بدن صفایي به وشي دا د صفایي غسل دی نو زنانه حیض نو غسل دې وکړي احرام دې وتړي تلبیه دې وکړي د حیض په حالت کې حدیث بخاری وغیرہ بیا نقل کړي دي هر د حج کار کولی شي صرف طواف نشي کولی څه نشي کولی طواف جمعات کې دن نه کېږي دا په حیض کې بیماري کې نه کېږي نبی علیه السلام چې کله حج کوو بیبي عایشه فرمایي چا د حج نه وتړو چا د عمرې وتړو چا د دواړو وتړو حاجي مفرد د حج نه تړي حاجي قارین د دواړو نه تړي او حاجي متمتع د عمرې نه تړي مام د عمرې نه وتړو صریب مقام غالبا چې هغې ته راورسېدی په دې حیض راغی مکې ته لا داخله شوی نه و حیض پرې راغی مکې ته راغلو خلکو عمرې وکړې ما عمره نه شوه کولی ځکه بیماره وم خلک عرفات ته روانېږي د عرفات وخت شروع ما جړل جناب رسول الله سلم راغی بیا شیخه ولې ژاړې بای زمونځ اودس نشم کولی ما باندې بیماري راغلی خفه کېږه ما دا د آدم علیه السلام په لورینو ټولو دا بیماري راځي چې عمره پرېږده وه زموږ امام صاحب دا علماو دا تحقیق دی چې بیا شیخ اول حج تمتع نیت کړی او انتهاءً بیا شیخ حاجه مفرده وه څه عمره پرېښوده د حج افراد نیت یې وکړو امام شافعي صاحب حج قران یې کړی موږ حج افراد یې کړی عمره ختمه که بیا چې حج کم دې سر ویل امبلو سر یې ګومنځ کو حج لا روانه شو عرفات نو بازار راغلی دی نبی اسلام حدیث کې راغلی دي نو حایضه ښځه به هر څه کوي چې نفاس پرې راشي یا حیض پرې راشي هر څه به کوي خو طواف به نه کوي څه به نه کوي مونږ اول د حج نیت وکړو نو په کارډ کې لیکلي چې ټیلنګ دی او تربیت دی او خامخا به ولځئ نو بس هم لاړم نو خامخا ټکې پکې لیکلی او مردان ته لاړم یو مفتي صاحب تقریر کوو نو چا دې تپوس وکړو چې دا زنانه ده ګولۍ مولۍ خوري چې حیض را باندې را نه شي یا ستنې وایي دا څنګه مسئله داسې ګپ شپ دی چې دا حاجت نشته نو ما د خدای بنده دا ګپ شپ ولیدې بیا به ته په حج په تفصیل کې ویم یو زنانه ده او د حج احکام یې وکړو خو طواف یې لا نه دی کړی څه باب زیارت خو مخکې نه کېږي خو د اختر په ورځ کوي د اختر په ورځ کې په دې حیض راغی او اوس په 9-10 چې لا چې هغه اختر پسې متصل لا وړي
نو یو حیل اصغر وته یو دا به په حق یو ځه کوم یو حیل اکبر وته وي حیل اصغر دی ته وي چې سړی شیطان وشتو په شیطان پسې ګډه لال کا په ګډه لال پسې سر وخراو حیل اصغر راغی زنانه داسې دونه وختره دی کوته د بانوم رکټ کی حیل اصغر راغی اتر لګولې شي مخ پټولې شي ارسه کولې شي خو حیل اکبر نه دراغله حیل اکبر سمانه د بیبي سره جما جایز نه ده دا به الله جایز کیږي چې طواف زیارت وکړي فرض طواف نه کړي حیل اکبر نه دراغله او جاز راځي نو اخر د زنانه بس کوي د دې حجم نه دی شوی طواف زیارت سره فرض دی حجم نه دی شوی د زنانه باقی څه کوي آپ کے مسائل کا حل دال استلے دے چې درخواست ورکړي چې زما بیماری ده او ما طواف نه دی کړی زما ټیکټ روسته کا دا هم ګرانه مسله ده نه کی ډیره مشکله حافظ ابن تیمیه صاحب د عرب لوی عالم تیر شوی فتاوی عثماني تقی عثماني صاحب لیکي هغه نه چاته پوس کړي هغه هم جواب نه ورکړي کی سبا کوي وکور ته راوړیو نه دې تمام نه دی حج نه دی شو پیسې بالا شي لګول اخر دا زنانه بس کوي ناغه د امام سے په اصول بلار په جنابت کې طواف وکي او دم دی حلال کې امام صاحب داسې نه دی ویلي ښه جنابت کې طواف وکي کو جنابت کې طواف کو وخت باندې لازمي هغه د امام صاحب په اصول بلار شو طواف دی وکي او به دم حلال کې حل ډیر مشکل دی نو زنانه د خپل پته ای چې دا زنانه رااله په حرام کې طواف نه دی کړي حج هم نه دی شوی دا په حرام کې ده صحبت خاون سره نشي کولای ګرانه مسله ده چې به تاسو پوری تلی نه او طواف زیارت کړي نه هغه پورې د احرام کې زنانه او د غدا پته کې د حج پایامو کې ما بیماری راځي او زما به دراتلو وخت نږدې دی او څه وښنه پته لګي زه به کله راځم ناغه دی یا ټیکې ولګي یا د ګولې خوري کله وخت کې د بیماری را نه چې حج کې سره نشي فرق را نشي دا مې د حج مسله په را مخ کې کړله چې زنانه حیض راشي نو هغه بس کوي و بلام بي احرام دې څه کوي او تړي تلبیه دی وای د حج ټول احکام کولې چې صرف څه نشي کولای طواف نشي کولای او دا د حیض مسله به دې کې یو بل طرف مخ کې کوي یو ته طواف قدوم ایدا سنت دی یو طواف زیارت در دوره دی یو صدای طواف دی واجب دی سره واجب اما مثلا در دې وسو کوم د حیض مسله مې ته شروع کړو طواف صدر واجب دی او دا زنانه د حیض د وجه ساقطي بخاری حدیث نقل کړی دی نبی اسلام یو بل بی صفیه رضی الله عنها سره یو بی عائشہ رضی الله عنها وا هغه د مکه نه مخکې به سره راتله مکه د لانه و داخله چې حیض جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه حالت د حیض کې وای بیبیانو ته هغه حایزه نبی اسلام عقرا حلقه سر دې وخره چې مریض نبی اسلام به پروا نشته رخصتي طواف واجب دی خو هغه د حیض په وجه سکیږي ساقطيږي د حیض په وجه سکیږي د بخاری حدیث کې راځي ساقطيږي او طواف زیارت څه نه کیږي نه ساقطيږي تنانو پته کې زما بیماری دي پکاردار کې ځان سره ګوري واخلته خوري ټیکې ولګي د خپل دغه علاج وکي چې به هغه دوران کې حیض رانه به سره نشي فرق نشي حرم بیا حرم ته ورسېږي په طواف کې بس نه وایي تلبیه نه وایي بابا ورکوي بچه حجر ته ورسېږي دا وګه دا حجر اسود دی کنه دا یو اسود دی ٹھیک شو د دې نه به طواف شروع کوي ٹھیک شو نو داسې به ودرېږي چې ستاسو یوګه د دې غاړې سره مخامخ شي د دې طرف سے د رکن یمانی طرف ته دا رکن یمانی دی د دې طرف سره راخي یوګه مخامخ کې کته به روانېږي دا ټول حجر اسود په طواف کې راشي څه شي راشي حجر اسود ټول په طواف کې راشي دې بیت الله شریف څلور ګټونه دي سری دا درته تفصیل وکم
دې مشرقي طرف ته دا ګوټ دی دا شمال مشرقي طرف ته دی دې طرف ته شمال دی او سره مشرق دی دې ته رکن اسود وایي څه په دې کې دوه فضیلت دي سری یو خدا کې دا د ابراهیم علیه السلام په بنیادونو دی فضیلت پکې دا دی دویم دا کې دی کې حجر اسود دی نو دې کې دوه عمل راغلي سو عمل کې راغلي یو د دې مسکولم راغلي یو د دې خپلولم راغلي سره راغلي تاسو په لاس هم راغلي شي خپل به کې خپلول نه شي په لاس په مسکه ګلاس نه شي په کونټه کې مسکه په کونټه نه شي دوران به وته داس کې بسم الله الله اکبر ولله الحمد دا به دې کې دوه فضیلت کوټه دې ته ملتزم وي دا حصہ درې سي ده ښا دا حصہ درې سي ده دا حصہ ده حجر اسود درې سي ده دا خو یو حصہ دې ته رکن یمانی وایي څه دې کې دوه فضیلت دي دا مغرب طرف ته چرته دی شمال مغرب طرف ته دی دا ملتزم رکن کم طرف ته دی دا ګور دی کعبه شریف په دغه طریقې کې ده دا شمال طرف ته او مغرب طرف ته دی نو په دې کې یو فضیلت ده چې دا د ابراهیم علیه السلام په بنیادونو دی په سره په بنیادونو دی دې کې حجر اسود نشته په دې کې یو عمل راغلی دا په مسکه لاس به لاس ورولې په دې خپلول نه دی راغلی دې چې نه دی راغلی هغه طرف ته دوه ګوټونه دي یو مشرقي ګوټ دی هغه ته رکن عراقي وایي څه دې طرف ته ګوټ نه دی مشرق طرف ته جنوب مشرق طرف ته دې ته رکن عراقي وایي او هغه بل طرف ته کې دی مغرب او جنوب طرف ته هغه ته رکن شامي وایي رکن ګوټ ته وایي دا رکن شامي دی دغه دا دوړه فضیلت نشته دا د ابراهیم علیه السلام په بنیادونو نه دي او دغه حجر اسود هم نشته نو دغه نه مسکول لاغلی نه خپل ول لاغلی دا ګوټه دي کله یو مشرق طرف ته دی شمال مشرق طرف ته شمال طرف ته او مشرق طرف دې ته رکن اسود وایي دغه دوه فضیلت دي یو د ابراهیم علیه السلام په بنیادونو دي او یو پکې حجر اسود دی دغه دوه عمل راغلي مسکول هم راغلي کولول هم راغلي یو دا ګوټه مغرب شمال طرف ته دی په دې کې یو فضیلت دی د ابراهیم علیه السلام په بنیادونو دی لدې مسکول راغلي کولول نشته دی او دوران او ته استلام هم نشته دی سره اجه نه کوي خو دوران استلام نشته هغه طرف ته کې دوه ګوټونه دي دا خدای مشرق طرف ته جنوب ته ګوټه دی ته رکن عراقي وایي او دا دیوال کې د چاپی ښکاری دا حتیم دی سره او د بل مغرب طرف ته شمال طرف ته ګوټه دې ته رکن شامی وایي دا شام طرف ته دی د دې نه خپلول څه نه مسکول څه ځکه دا د ابراهیم علیه السلام په بنیادونو دی ابراهیم علیه السلام بنیادونو کې د حتیم داخلو اخو دیوال ته کې دا پکې داخلو او قریشو چې کعبه جوړوله لاغي دا قصو کو چې مونږه په حلالو جوړو او حلال پیسې څخه کم یې دا کیسه اعتبار کړه عبد الله بن زبیر ما حدیث رضی الله پکې به در نکړه خواجه بن یوسف ثقفی ظالم بچاو اجه مکه قبضه کړه هغه ته به بار کړه دا لکابي جز دی داغه طرف ته لکابي جز دی نو د دې نه به بار طواف کوي د حتیم نه بار طواف کوي دا لکابي جز دی ټول کعبه نه به طواف کوي یادم کړه قصه او چې مون کوي نو یوازې حتیم ته بنه مخ کوي دا څه بنه ودرېږي چې حتیم ته مخ راځي او کعبه ته نه ذکر دې کعبه والے په خبره واحد ثابت دي په حدیث ته ثابت دي نو چې مخ کوي نو کو حتیم طرف ته ودرېږي چې کعبه ته به مخ کوي یوازې حتیم ته بسنه کوي مخ کوي نه کعبه ته به مخ کوي به چې طواف شروع کوي نو یو بل خبر را نه پاتې شوله استباب کوي څه ایسه دغه ته طریقه یاد کړه یو احرام لاندې وتړه دا بیت دا چې خان تو صادر دی یو دا صادر یو دا بل صادر دی ټول پکې میشو باسه کمیشو باسه دا صادر با داواله او دا بلځان تاو کې درې طریقو سره احرام پر لیکي درې طریقو سره دا آسان طریقه ده احرام دا یو بس تحویل کولوکې په کولوکې چې بیا په ګرځېدې کې او دا به ځان تاو کې دا څه دې طریقې سره دا څنګه طریقه ده
دا کوو بس دا بیټ دی چې ځان سره پیسې کې خو دې چې دا جیبونه بیګونه دي او ځان یې بیټو دا مضبوطی لپاره دی په ما لکه څنګه نو ما پته راکړی تاسو وکیل کني نو بیا به راکړی راځي همیش کوم په توګه مونږ راکړی په دا تر پاسه راوړل تر پاسه راوړل مزار دا څوک به نجیب ممنه وي دا احرام په بار راوړی پټ پشي پیسې مې دې په پرتین پروان شي خیال پکته کوي چې په دې چې دوه راوړل دا نشي دا احرام دا پټ شي دا بل صادر دی جیسا اوسا تاسو پرتو کوم ځای ته پرتو لاندې بجانګي وانګي هیڅ هم نه یو بس دا دا برابر دی چې تاسو ګرځې دي شه قدم واخستې شه په بغلا ساته دا بل صادر دی دا ځوړ یو مې دي همونه پکار دی تاسو ځان سره دوی اوسه صادر ببلا سے غوسته پجاز کې په کمره کې او چې طواف شروع کوي استباب وکړه لا استباب ده ها دې استباب وي دا استفاده او په پدری چکرو ګره ملې سره رمل پهلوانې دوی دا سی ها دې دا برابر شروع کی دا دا نری دې دغه ته حضرت محمد دی واښنه یو لګی دي ما پټاوه دا په څه دا لیک شو په دې کې شنو لګوري الله محمد په شنو لګوري ښکاری او دې محمد په خوا پټاوه پټه ختمه کړې اوس شي راځي او شي لایک چې نه غشپاره لګی دي ایته وګوره په دې د احترام وکړه بسم الله الله اکبر ولله الحمد دا څه وکړه دا چې په حج په دوران کې ډیر زیات رشي سړی ته دې نشي هغه زیاته ډیر پګران دي بل اثر او دا کار کولو یا ښکاریا دي دغه ور کولو اشاره کول چې ښکار دي یا کول سره ملاوېدلو مینه کول داسې نه پکې باندې ځان ګرولو څنګه راځي داسې ټول باندې او چې او بس دا ځینې روان شي نو بس سره په خپل ذکر کوي او دا نه باندې تاسو هم وکړئ نو وګورئ چې په اړه مو وګورئ تاسو ورته د دې نه څه ورته تاسو دا رکن ایمانی دی دلته موږ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دې دا کوم وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین دې دا کوم وایي چې څه مو دي فزري پر مو شي دا بیا احترام دی یا احترام کې بسم الله الله اکبر ولله الحمد او بیا بلارم باندې درې چکرو کې را ملې پسو کې پدریو کې او دا استباء پټولو کې دا کاولو کې نه پات شو یې رم شو پنورو کې باندې کوي چاولو درو کې مرمل یې رسولو پنورو کې را من نشه سنت پاتې شو بس پاتې شو ها ورستو کې باندې من نه کوي رمل چې دي دا خو پنځه باندې سړی رواني کړه پنځه باندې رواني نه نزه قدمونه واخلې نزه قدمونه واخلې پهلوانی بګی دا ولي بو صدا سی وي رمل پهلوانی دوی نو یو خدای را مرسول ټیک شو یو دا استباء چې خلک کینو دا به په چموز کې مې استباء کړي تمانځه کول وخت کې استباء نشته لري څه کې طواف هم ختم شو ولې به پټ کړي دا خبره یاد کړئ دا چې سادهګان اجری چې په صفا مروه کې مستبای تاسو به لا شي وای نه صفا مروه کې مولخ کاری کې څنګه طواف ختم شو استبا ختم شو هو چکرو کې سره استبا ده یو بګه دا خبره یاد کړئ دا استبا سنت ته عمل سره سنت ته دا پهلوانی سنت تدریج کرو کې د دې وجه سره نبی اسلام چې مدینه نه عمره لراته او صحابه نو دغه طرف ته د حاتم نه دی دغه طرف ته غرو جبل قویقعان ورته ویسه وته هغه طرف ته غرو دی حاتم طرف ته جبل قویقعان ورته باقي کافران ناسو او دا د مدینه ته به کمزوري کړی دي تماشه کوله او زر د جنغب بیماری څارو باندې وکانو غړو باندې بیماری دي پوزه کې چمجه وشي هغه سمړش ابدي ختم کی نبی اسلام خبر شو صحابه ته ویره مورو کوي پهلوانی وکي پر زور وته وخای نو بس را مالې کړه
په عمره کې نبی اسلام او صحابه او رمل درې طرف ته کړي سم دې طرف ته کړي هغه طرف ته کړي او دغه طرف ته کړي مشرق طرف ته جنوب طرف ته مغرب طرف ته دې طرف ته رمل نه دی کړي چې دې طرف ته د کافر نه پناه کافر هغه سیټ ته ناس دې حاتم طرف ته مخامخ خو کان غر باندې ناس او به چې نبی اسلام حج کاو دې څلورو طرف ته کړي څه ته کړي نو موږ بارامل چاته کوو څلورو طرف ته کوو اول کې په دې درې طرفو ته کړ حجۃ الوداع کې چاته کړي څلورو طرفو ته کړي موږ به څلورو طرفو ته رمل کوو یو دا خبره یاد کړئ یو دا استلام د حجر اسود دا نه جوړیږي سو دا یو بګی اجن عمره والا دواړه پری دي یو خو مخ کې وکړي چې طواف شروع کې ټیک شو به په هر چکر کې استلام دی نو سو چکر دي و چکر دي و استلام ادا شول به بعدا سے مخ کې شه دغه ته دې کې مقام ابراهیم دی هغه دی دا مقام ابراهیم دی نبی علیہ السلام چې موږ کړي و چکر طواف هم پورا کو په طواف کې دعا راغلي دا درېمه کلمه راغلي حدیث کې او ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دا راغلي دا نور دعاګانې دي کتابونو کې لیکلي دي دا محبه العلماء دي څه محبه السلف د علماء لیکلي وي کتاب کې ویل شي او نبی اسلام نه سو دعاګانې نه کړي ربنا آتنا فی الدنیا راغلي او درېمه کلمه راغلي نور په کړه دعا ویل شي کتاب کې لیکلي دغه وای دا ور چکر دا دعا دا د دې هم دا دا تاسو له کتابونو درکړه کې لیکلي دا هم پکې ویل شي خدا کوشش کوي چې دعا کې ډېر تیز چغې مو وایي د بل په دعا کې به فرق را نشي اوچت اواز یې مله چې په مزه اوچت اواز یې وایي داخله ډېر چغې وایي نو هغه بل کس په خپل دعا کې په دې حج او د طواف کې داسې چللې چا راځي د خپل رب سره لګي سره لګي نو کې څو تیز چغې جوړي کې نو سړی د رب سره رابطه کې فرق راشي ا توجه خو زما خو ځان لګړه وړي چې دا ترکیه نو دار شي هغه د کا پځې چی وي اللهم اني اعوذ بچا ها نو بیکا پځې بچا وي ناګه ته فکر شي خپل هغه شعر نه ګډ ور شي نو وای په مزه واسه وای ډېر تیز چغې مو اته استلام ادا شو او نبی علیہ السلام چې مقام ابراهیم زمون کړي دي هغه سنت طریقه درته فهم نور مون دلته کولای شي ټول حرام کې کولای شي دا سه مونږ کړه کې دا مقام ابراهیم د نبی علیہ السلام او د کعبه په منځ کې څنګه دې کړه حدیث کې دا سره راغلی نو لورې ودرېږي شاته چې مخ کې دلته خوا کې مو ودرېږي دلته طواف خلک ټیلی شاته لاړ شه خدا کوشش کوي ما تاسو ته دا حج د چا عمل له د عشق عمل له نو عاشق به هغه سکه چې سم معشوق کړي سم بس دا کوشش وکاو چې پیغمبر علیہ السلام سے کړی قسم نو نبی علیہ السلام توا مونږ داسې کړه کې دا مقام ابراهیم د نبی اسلام او د کعبه په منځ کې دا شي شاته وته ودرېږي ٹھیک شو کعبه ته مخ کې او مقام ابراهیم هم مخ ته راشي دوه رکعات مونږ مو کو نبی نه هم استلام دي دا حاجن پری دی عمره والے پری دی دا ګورو مقصر نه کوي نو کو دا سه راځي خو طواف دی او حج دی ډیر ټیلی راتله مشکل دي او په خوا دروازه ابو صفا دی طرف ته او د حجر اسود ته مخامخ به خلک طرف ابو صفا یې پیری کړي اوس په هغه ځای ته وای مقام ابراهیم څخه اخوا لارې ده نو دی خو را پریدیم نو کو راځي نو بس ټول خلکو ته تکلیفي نو خیر په دغه لار صفا ته لاړ شي چې صفا ته څنګه اوخته نو د حجر اسود به تخکار یو دروازه د مروان نه ښکار یو د صفا نه سګي ښکاری نو بیا د حجر اسود ته مخامخ شو دا نه هم استلام وکړي تو سنت با عمل لا جی خان بسم الله الله اکبر دا نه هم اسلام به د صفا نه وکړي چې دغه مطلب کې راځي اجر تم تکلیف او دا ته هم سي تکلیفي او پرې د ایمان او اسلام کړي دي نو بس نه هم استلام مو کوي نه استلام برابر شروع چې دا دوه رکعات مونږ مو کو صفا ته زینو دغه کولری پرېتی په حج کې تنکې جوړی کړي او د عمره په وخت کې به کولری داغه نو به خېډې وس کوي طواف هم ختم کو مونږ مو کو بس کوي اوس کوي نه دې ځنه بیا لا شي صفات دا ابراهیم نه اخوا دا سلار تاو شوی دا اوس اما کې دا سه مخامخ بخلق دا اوس هم دا سيدي بازي کسان او باغه طرف باندې اکثر را واپس کوي دې طرف نه راغري نو صفات چې وخیږي او دا حجر اسود به مخامخ شي مروان نه ښکاری او د دینه دا حجر اسود ښکاری کا وښکاری مروان مخ کې دیوال حجر اسود ښکاری
دا طریقه درته وښیم بزرګان داسې کوي دا کعبه د دروازه کې د بار نه ښکاري د ګټه کعبه ښکاري ښکته په پورې باندې مطلب لار نه به یو ګاډي ودرې او هغه په مخ کې سبب زاوات جوړ کې سمې جوړ کې بس دا یو قبول شي بس ته الله پاکه ما مستجاب دا ته پیرانو پیر سے کول الله پاکه ما مستجاب الدعوات جوړ کې بس دا یو قبول شو بس ته چې څو دعاګانې کوي به قبليږي نو دغه وخت دعاګانې قبليږي او دې دعاګانې وکړي او د حرم شریف تحیت المسجد هغه طواف دی مسجد نبوي کې به مونږ کوو اول او دلته چې الله شي طواف به مخکې کوي منځ نفلونه ورسته کوي ښه اول به طواف شروع کړي دا تحیت المسجد دی نو وجه کړي طواف مو کا طریقه هم یاد کړه په طواف کې هم دعاګانې کوي طواف په کعبه ته نه ګوري مخکې نو ته خو ګور سترګې په یخې اما عبد الرازق شیخ صاحب نه د پوس کړو کې دا علماء چې وایو کتابونه لیکي کعبه ته ونه ګوري دي کې حکمت څه دی عبد الرازق شیخ صاحب راته وی د ساده غونډې خو چا ته کعبه ته ونه ګوري ما د دې وجه سره ولې ته نه ګوري ناغه وای په دې طواف کې په حاجانو انوار راوړيږي څه راوړي د الله 120 سے رحمت راوړيږي څه طبرانی روایت ته څومره رحمت الله راوړيږي 120 شپېته سے رحمت پر طواف کوونکو راوړيږي او سلوخ چې څوک مونږ کوي باغی راوړيږي سلوخ رحمتونه پر راوړي او بیا شل کې څوک وتا سي ګوري باغی راوړي شل سے رحمت 120 رحمت راوړي شپېته سے طواف کوونکو راوړيږي سلوخ کې سي په مونږ کوونکو او شل سے کې څوک وتا سي ګوري باغی راوړي بس طواف کوي نو رحمتونه باندې راوړي اوله د عمره طریقه به مانو بس اخو طواف کې بدعاګانې کوي دعاګانې طواف کې قبليږي د ملتزم شریف سره دی چې ملتزم دی دا مشرقي طرف نه دی دا درې سی ټوکړه ده سره دیو د حجر اسود او دروازې په منځ کې ده دې ته ملتزم وایي څه ته وایي دا لګي سره ده حجر اسود او دروازې په منځ کې دې ته پټ کې غونډي پاګه به ورته چې رب اسلام په ځان جوړ کړو التزام څه ته وایي جو خالي ته وایي ځان ورپسې ورجوخ کړو سینې او صدا سره لګولې او دعاګانې کولې په دې کې دعا قبليږي دې کې شاول الله سے یو حدیث نقل کړي مسلسل بالدعاء سو نبی اسلام دعا پکې قبول شوې ده د نبی اسلام شاګردوی زما دعا پکې قبول شوې ده د ابو داود شرح بدل مجهود ما الله دا دلته تام کې هغه پکې تام شو او درې ما دعا مې کړې و چې الله زما قبر مدینه کې دغه په انتظار کې اما پکې ځان نه چاو زلاله مونږ دا مې وکړه ما الله پاک ما کال کې وزل الله والا ما کما د محال څه پوسو کو سوال وکړو ما ذکرونه کې نیم تر نور مې الله کال کې وزل وی بل د مرګور د ما الله د سوالو کې دا یو ځل توران کې یو ځل مې پکې یاد کړی نو دلته مسلسل به دعا حدیث هم پکې راغلی دی چې دعا قبليږي ښه یو دا دروازې سره دا دویمه ټوکړه ده یو شقای ثالثه د دروازې او دا غوټ په منځ کې را دا دیوال درې سو د تقسیم دی سره یو ملتزم دی یو دروازې سره یو شقای ثالثه درېمه حصہ را مو دې کې نبی اسلام او صحابه کرام دعاګانې کړې دلته قبليږي رکن یمانی سره قبليږي دا رکن یمانی دی یمن طرف ته طواف کې قبليږي د میزاب رحمت دلان دي دعا قبليږي حاتم شریف کې سګي پښتون دعاګانو قبلې دو زین دینو او په صفا باندې دعا قبليږي سباري امه د صفا یاد کړه کې صفا ته اوخه دی یادېږي مسلې کنه تاسو بډې ریویلی صفا ته چې اوخه دی نو کعبه ته مخ کې انور دعاګانو خو با کتاب کې اوسه سونه یادي ابا کتاب کې وایي ابدا ما بدا الله به تعالی ان الصفا والمروه من شعائر الله کتاب کې لیکلي اوس په یاد نه شي یادول کتاب کې ځان سوای غنې نورې دعاګانې وایي او دې ته مخ کې د کعبه شریف دروازې ته مخ کې د صفانه
او ګوته دعا وکړي څه وکړي ځان لپاره هم وکړي موږ دپاره هم وکړي مسلمانانو دپاره هم وکړي او دا یو خبره پکې یاد لري چې د فلسطین دپاره پکې ډېرې دعاګانې وکړي فلسطین مسلمانان ډېر په تکلیف کې دي دا حاجیان د پیغمبر علیه السلام فرمایي دا د الله وفد دی سره جرګه ده نو جرګه چې څه درخواست ورکوي هغه څه کېږي منظورېږي الله رضي درخواستونه چې څه غواړي الله یې ورکوي نو ځان ته هم دعا کوئ خو د نورو مسلمانانو ته فلسطین مسلمانانو ته ډېرې دعاګانې کوي چې الله فلسطین آزاد کړي په دې یهود او په دې نصاراو باندې الله د چرګانو مرض راوړي چې ټول مړه شي ختم شي دعاګانې دغه څه وکړي بیا به د دې ځای نه په ښي طرف داسې روان شي نبی علیه السلام چې به جومات ته راته په ښي طرف به ته چې واپس کېده په ښي لاس به واپس کېده په یو لار به راته حق طرف ورځ په بله به ته او مدینه منوره مکه کې به ووینئ هغې هم اصحاب الیمین دې ګاډي په ښي لاس رواني او زموږ د پاکستان والا تعلیم په امریکا کې کړی دی هغې اصحاب الشمال لیسي نو زمونږ ګاډي ګس طرف ته رواني که ښي طرف ته دی جنګېږي به په سنت طریقه چې ځای نو بس دلته وخت نه شي تېرولی بس هغې سره په ګس لاس روان وي نو ګړۍ یې ګس لاس له جوړه کړې ده کتاب د ګس طرف نه وایي نه په داسې طرف به ته روان شي طواف به کې نو کې طواف کې د سایې به کې ښه دې ځای نه به روان شي د صفا نه مروه ته دې ته میلیان اخضرین وایي میلیان اخضر شنه سلایان اوس خو شنه راډونه دي مخکې داسې لګېدلي اوس داسې په اوږدو لګېدلي د هرات د یو سر نه بل سر پورې به سړي تیز دي څه به دي زنانه به په مزه مزه دي او سړي به د هرات د یو سر نه بل پورې تیز دي دې ته سایې وایي څه ورته وایي دا صفا مروه په منځ کې سایې واجب ده او د دغه په منځ کې تیز تلل دا سنت دي تیز به پکې دي د هرات د یو سر نه بل سر پورې بیا به په قلا راځي چې مروه ته ورسوي نو بیا کعبې طرف ته صفونه جوړ شي کعبې ته مخامخ به ودرېږي کعبه ښکاري نه بیا به اوږده دعا وکوي په هغه ښي طرف د دې طرفه خو دا ښی طرف دی داسې به لاړ شي هغه طرفه په دې لاس راتاوې کوي مروه ته کعبې ته مخامخ شي بیا به دعا وکوي دعا قبلېږي په دې سایې په منځ کې هم څه کېږي دعا قبلېږي او دا منډه پکې ولې وایي دې کې حکمت درته ویم یو خو اوږد حدیث بخاري شریف نقل کړی دی چې هاجرې رضی الله عنها بچی دغه کم ځای کې چې زمزم اوبه دي د حجر اسود خواته دلته یې پرېښی و او دې اوبه کتلې صفا ډېرې ته وخته و صفا مروه په منځ کې ښکته دی و پکې بیا منډه واله بچی ته پناه شو منډه بیا کړه نو هغه عمل دی الله ته خوښ شوی حاجیانو ته یې منډه وهئ نو او یو وجه دا ده چې دغلته مسلمانان ښکارېده کافرو ته کتل نبی اسلام وایي تیز دی یو حدیث کې داسې راغلي چې کافرو ته خپل زور او طاقت ورته وښایي دوه علت دوه وجې دوه سبب یې راغلي دي نو بس عاشقان یو نو ما تاسې حج د چا عمل دی عشق ځئ تیز به ځئ دغه شنه راډونو منځ کې د یو سر نه بل سر پورې به تیز ځئ په صفا هم دعا کوئ په مروه هم څه کوئ دعا کوئ او د په دې سایې په دوران کې به هم څه کوئ څه دعاګانې بیا دې به څه کوئ ذکر پکې کوئ نبی علیہ السلام حدیث دی علی صفا مروه سایې چې راغلی ده ایا دا شیطانان مونږ ولو دا د دې وجې راغلي چې د الله ذکر پکې وکړو څه پکې وکړو الله ذکر نو دې کې به د الله ذکر کوئ الله ذکر به کوئ د صفا نه مروه پورې یو چکر دی وګوره شروع به د دې ځای نه کوئ موږ ملګري وو نو دې تنګي وو ای د مروه نه شروع کړی وو ما نه ورک شي وو ما لا کې ملاو شو ما ته ستاسو هم چکر دی ما ستاسو هم چکر دی وایي زمونږ دونه ما دا څنګه چللی دا تاسو سایې پس مروه صفا ختمېږي تاسو غلی چې موږ دا هغه ډېرې نه شروع کړي ما دا هغه ډېرې چکر هم پکې نه دی حساب هغه ځای کې شکر بس چکر هم وانو اب کې نه حسابېږي نو هغه مروه نه حسابېږي اول راغی ښه وروسته حسابېږي مروه نه څه نه کوي شروع نه کوي کړو شروع که دا نه حسابېږي صفا نه به شروع کړي یاد هم خبره او بیا پکې حسابېږي ښه نو بعضې حاجت ساده غونده وي نو هغه د صفا مروه دا مجموعه یو چکر حسابوي دا یو چکر نه دی صفا نه مروه پورې یو چکر دی او د مروه نه صفا پورې بل چکر دی صفا نه به شروع شي او په مروه به ختم شي و چکر یې ختم شي څه ختم شي و چکر یې ختم شي نو بیا د معلم الحجاج وغیرې لیکلي دي چې تا خو تحیت المسجد مونځ نه دی کړی ولې په چا شروع کړي
په طواف نو بیا 2 رکعاته په حرم کې مسجد تحیت المسجد مونږ وکړه او ستا عمره ته شوله ختمه شوله ستا عمره ختمه شوله نو بیا به سر وخروئ نو دا سر خرول د دې مسله درته وکړم دا په دې مسه باندې قیاس ده سره مسله سره امام مالک رحمه الله ټول سر فرض ده امام شافعي صاحب د 2 درې وختو مسله وکړم فرض ده او امام صاحب وایي چې نه څلورمې سي فرض دا څه دا سر خرولم داسې دي زمونږ مذهب کې به کم از کم څلورمې سر خرڅ کوي خره دا واجب دي کدا دې ونه خرو د احرام نه زموږ مذهب کې نه وځي امام مالک رحمه الله ټول سر بخره امام شافعي صاحب 2 درې وخت دی وخره ول بس کافي دي نو دا خلک د عوام وایي چې نه پیګنو چې خلکو څه کول هغه کوي نو خلک خپل 2 درې وخت کټ کوي ته هم 2 درې وخت کټ کې بیا بلا مساله ووري دا څلورمې سر خرول واجب دي سي ټول سر خرول سنت دي سي ټول سر خرول ټول سر خرول جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر وخت مبارک پریخي دي ها اکثر وخت څه کړي پریخي دي او په حج او عمره کې وخت خرولي بیا حج جکاو حج خیرانه کړي دي نبی صحابه ته دا چې ویل نبی اسلام خو سر نه وخت کړي دي په عمره کې لکه حج خیران نه ته کړو هدايا مسروي نبی مینا کې سر خرولې حاجانو په دغه حج کې وخت لک کټ کړو ځکه په څلورم ذل حج هغه عمره وکړه او پاتم به مینا ته ځي حج را روان دي نو په سر وخره مینا کې به ځخري نو صحابه قصر وکاو مینا کې به سر وخراو نو سر خراول غوړه دي سری ها زنانا د دې ګوتې د بند دومره وخته دا به کټ کوي ګوتې دومره خدای یو کار دی کې زنانه دې په خپل وخته کټ کوي یا خاون ورو رسې هغه دې لکټ کوي مکه مکرمه کې د حمام دلاړه موراله زنانه کې نسب کو سینای ته سر را لږه کټ مدینه منوره کې د بخشالي او کثرت وي بخشالي زوګ راغله عمره کړي و اذنانه نه یې بوله ټول سره دې سره وره دا چل چرته ورته زلاله سر خرابول حرام دي نه بیا خاري مزونه دې ګوته د بنو مری وخت بس کی کټ بازاغه احرام ختم شلو ښا څه ختم شلو احرام ختم شلو چې سره وخت کټ شلو نو بیا به دغه کی دا جامې به واغوندي جامې به واغوندي او به ارس جایز شو تاسو حاجت متو می درته ویاسا ارس جایز شروع صحبت جایز دی جامع غسل جایز دی ارس بس په هر دغه کې وګرځي پجامو کې دی ګرځي عمره وسفله ها به کو عمره کوي او کو طوافونه کوي بس کوي ودا ما تاسو وی دا 15 میقات غټ میقات می ته مخکوي دا زمونږ د افاقینو د پاره دی مواقیت نه جباري موږ ته سوي افاقین وي موږ برده کنه احرام ته وي که بغیر د احرام نه وخت دم پی راځي ښه چې بیرته میقات ته او احرام وتړه به ته دم ساقط شو بیرته دم څه شروع کدی میقات ته لاړ او قبل ته لاړ خو بیرته میقات ته لاړ احرام وتړه دم دې ساقط شو دینه مخکې بخامه احرام دې میقات سره بچړی اخو به احرام نه وړي یو د میقات نه دن نسو کوسیږي څه د مکې نه باري او د میقات نه دن نه دي د زمين حلوي څه دوی د مکې نه بار علاقه لدی د زمين حلوي دا غ میقات زمين حل دی سره دا کوم چې د حرم زما کنه دا ټولي میقات دي جده کې اوسېږي بل طرف ته اوسېږي بل طرف ته د مکې څلور طرف په ځای کې اوسېږي او د حدود د حرم نه بار به حرم تړي څه بتړي چې حج کوي کې عمره کوي د زمين حل نه باندې تړي هغه میقات لري او څوک چې مکه کې اوسېږي حرم کې دن نه اوسېږي نو جمهور امت دا رائے دا زمونږ دا مذهب دی جمهور امامانو دا مذهب دی چې عمره چې کوي نو د حرم نه بوزي چرته بوزي د حرم نه بوزي بار کار طرف ته وته دا مینا مزدلفه په حرم کې د عرفات د حرم نه سره بار دی عرفات طرف ته لاړو کته نعیم طرف ته لاړو قبل طرف ته لاړو او د حرم د حدود نه بوزي دغه میقات ته سره دا مخالک مسجد عائشہ ته میقات دا میقات نه لري ټول زمين حل سره دا نه حرم نه بار ده الته لیکلی چې ما تاسو مخکې بیا شه حیزو بیماری راغلی و
نو چې حج وشو نو بیا شوی تاسو دوه کار وکړو ما حج وکړم عمره وکړم ما یوازې حج وکړم نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورور ته ویلو عبدالرحمن نبی عبدالرحمن بن ابي بکر خور دې ځان څه سواره کا او تنعیم طلاق شه دا غین عمره وکړي نو موږ امام صاحب عمره القضاء دا ځړي عمره سه وکړه هغه ما تا کړي و دا غي قضا یې وکړه دا قضا عمره د قزینه کړي او هغه ځای و جمعه جوړ شي مسجد عائشه ورته وې څه وته وې مسجد عائشه ورته وې دا قضا نه عمره کړي و هغه ځای جمعه جوړ شي بیا شه د عمره کړي ځکه تاسو وې مسجد نو خاص دا میقات نه لري کار طرف ته وته خدای مسجد عائشه طرف ته سہولت ډیری ګاړیم ډیری دي لامبولو زینمی د حرام نه تړلو زینمی بس ځکه نه عمره کولای شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام څلور عمرې کړي سي کړي نبی اسلام د عمرو ذکر نه توکم د حج ذکر به ثواب ان شاء الله اول نبی اسلام په شپږم کال د هجرت خوب ولید جمع حرب ته نوتی او عمرم کړي دا چا سرونه لند کړي دی او چا خرولې دي صحابه شوق وې د کیزو حدیبیه مقام او توي شپږ میله کې پردا واست شمسیه وې هغه مقام کې کافر ومنه کړ نبی اسلام صحابه ته سرونه وخرو یا ته سرونه وخرو واپس یو دا عمره ده نو دې نه دې کړه عمره نه وکړي او که څوک د یو کار نه دوی کې الله ثواب ورکړي نو نه دا عمره حکمیه وایي څه ته وایي دایم د حج نه مخکې کړي او په ذل قاعده کې کړي څه او چې کوم مې شروع کېږي د څه وایي ذل قاعده په دې کې کړي دا دا شپږم کال د هجرت باندې و اوم کال د هجرت عمره القضاء وکړه څه وکړه د عمره قضا یې وکړه تزړې عمره هغه په ذل قاعده کې وکړه بیا پاتم کال چې مکه فتح شو او غزوه حنین نورسته د جعیرانی مقام نه نبی علیہ السلام دا خنه غنل کې د مدینه ته به طلاق عمره مې نه کړی به عمره وکړه دا په ذل قاعده کې کړو څه کې کړو ذل قاعده کې کړو دا چې اوس روانه مې شروع کیږي په دې کې کړو او یو څلورم عمره نبی اسلام د حج څخه کړو دا غې نه دی په 15م د ذل قاعده تړلې اوس دا چې اوس شروع کیږي دې مې چې په 15م ورځ دا په نیت په دې باسه په ذل قاعده کې و خدا ته ورځ مزل د مدینه نه مکه پورې 4 ذل حج را رسیدلی په سره رسیدلی 4 ذل حج باندې را رسیدلی نو عمره 4 ذل حج باندې وکړه دا ذل حج کې کړی ایا عمره په ذل حج کې کړی او دا درې پچ کې کړی نو د حج نامخ کې عمره کولې شي بس حرام ته اړ یو اجیرانی د غزې دا میقات معین میقات نه لري میقات د مکه والا ټول سره زمين خل د حرم نو جانې ترادلې دام په زمين کې دا هغه نه عمره کولې شي د مسجد هم کولې شي نو وته احرام وتړ یو بتل تعالی شي نه تړ دا غیرم کولې شي عمره هم کولې شي طواف کولې شي صرف د حج په ورځ کې به د حج احکام کوي عمره باندې کوي په زور دي دي پدې کې بس نه کوي عمره نه کوي که څنګه حج ختم شو فورا به عمره کولای شي او دلیل یې سره چې نبی اسلام د مینا نه راغی پلسم په نبی اسلام په مکه کې سورې دي تیری کړي لس ورځې تیری کړي په حج کې 50 ذل حج راغی عمره وکړه څه وکړه 50 ذل حج عمره وکړه او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په 14 ذل حج باندې مدینه ته سار روان شو د سار مونږ یو کو روان کې د مینا دراغه به د حج په احکامو کې محاسب کې سلور مونږونه کړی ماسپخین مازیګر ماقام مسوتن دای وادي محاسب کې کړی اول ته وی اشاره ورېګلا عمره وکم بدل تدل ته انتظار کوو وګوره حج چې پورن بیا شي څه کړی عمره کړی په 14 ذل حج څه کړی عمره کړی چې حج ورځ ختم شي به عمره کولای شي چیرې د حج پایامو کې عمره خلاف اولاد نور څه کولای شي مخ کې طوافونه هم کولای شي عمره هم کولای شي طوافونو کې ثواب ډیر دی کې سبس وخت هغه کوي او بس د حج د ایامو پوري جامو کې بغیر د کې عمره نه تم تاړه نو سبا کوي عمره با کوي به چې عمره هم کوله د عمره خو دغه طریقه د طواف سای کوي د عمره د به سر خروي بس به جامع غوندي بزا بسا سوکاری زیات وخت په حرم کې تیر کې ما تاسو وی ډوړېګانو پسې بنځي چې د حرم مونږ در نه قضا شي خلک ګمین ډیرې امینه سړی ته نقصان رسي یو مون یو پلاک دی او رجم مون پویش لا کړي څه رجم یو پویش دی نو د یو ورځې د موزون حساب وکې نو 1.25 لک جوړیږي څه
حرم شریف د چې موزونه څونه جوړیږي 1 کروڑ 25 لکه دا د ورځې د موزونو ثواب دی دا چې یو ورځ مونږ قضا کې او بل ځای ته ډوډۍ پسې لاړ شي دا طبیعي نه ده دا به کوي د زنانو طواف په باره کې درته یو خبره وکړم زنانه چې طواف کوي نو د سړو د ټیل نه بدان ساتي زنانه سړو د ټیل نه بس کوي زموږ د زنانو دا فکر سوچي چې بس کعبه ته راورسې رمضان آزاد شوم د ګناه مونږ نشته بس که ستر نه کې او څه کې بس آزاد کې سړو سټیل کې او څه کې او دا ټولونه خو دې نه داسې نه ده د بخاری شریف د یو حدیث الفاظ درکوي به بی عائشہ کله چې ابراهیم بن هشام امیر شولو نو زنانه یې منع کړلې زنانه ته وی تاسو بر سړو سره یو ځای طواف نه کوئ سړو څخه خلک اختلاط را باندې کوي نو عطا سے ورته وی کته دا خځه څنګه منع کې د نبی اسلام بیبیانو د سړو سره یو ځای څخه کړه طواف کړي دي دا حدیث مضمون ته تفسیر کویم بخاری شریف دا روایت نقل کړي دي 354 صفحه کې رحمانیه مکتبه کې وته زنانه څنګه منع کېده سړو سره یو ځای طواف نه د نبی اسلام بیبي نه د سړو سره یو ځای طواف کړي دا ابن هشام ورته وایي چې ولې څه خځه به سړو سره خلک اختلاط کوي نه خلک اختلاط نه کوي بی عائشہ ها به طواف کو نو سړو نه بیان لا طواف کو سړو نه بیان لا سړو سره به ازدحام نه کو او چې کله به بی عائشہ رضی نو د نبی اسلام بیبي نه کعبه ته نه وتلی ناغه به انتظار کو څه به کو بخاری شریف حدیث ته انتظار وکړه اڅړی به د کعبه نه راوېسلې شنو دی به ورننه وته کعبه ته نه وتل څومره قیمتي چیز دی او بیبي نه د نبی اسلام کعبه ته نه وته کې څو پوری به ځنه راوتلی شړی نه راوتلی ای به کعبه ته نه وتلی ایو د نانا بی عائشہ ها ته وای چې راځه استلام د حجر اسود کو حجر اسود کو له اذا دلاله شه نظم هغه سلام نه نو بی عائشہ د نبی اسلام بیبی دا هغه استلام د حجر اسود ته سلام نه چړو سټیل لذي د چلو سټیل حرام دی سره پردو چړو سه ازدحام او ټیل حرام دی او د حجر اسود کول مستحب دي سي سنت دي سنت نبی اسلام خور کړي سنت دي نو کې سړی سنت د وجه په ګناه کې ځان واقع کینو دا خو خنه دي کنه زنانه ول پکار دي چې حجر اسود ته دوران استلام کوي بیا شاه زمونږ مور بیبي دا هغه مونږ ته طریقه خولې ده ځان نبی خلکو نبی ځان لا طواف کوو د نبی اسلام بیبي نه بخاری روایت نقل کړي ده کې د شپې باراله او متنکرات راغه هيئت ته بدل کړو او د شپې به طواف کوو او چې کعبه ته باندې نو انتظار به وکړو چړي باراوي صرف دې به کعبه ته نه وته دا د بخاری حدیث دی نو زنانه ول فکر دي چې بیا شي د شپې طواف کوو کې دې د شپې طواف کوي د چړو ازدحام کمیږي یو کې دا نه لس بجې شو اشراق منځو شي دی وخت ازدحام کمیږي ټیل کمیږي دغه وخت کې زنانه څه کوي طواف لرازي او طواف دې کوي یو ماسپخین مونږ چې وشي او طواف کټيري چې طواف ختم شي به بګیسه نه ازدحام نه وي بلکې طواف کوي نو دا زنانه کې څومره کعبه ته نږدې کې زنانه ډيري مشړو د خزو دا سټیلی خو اکثر په بخوانه چې پابندی لانه و د برکت کې طواف کو برکت کې دا کې سړی زنانه د ټیل نه بچي او قرآن کې الله فرمایلی یبلوکم ایکم احسن عمل الله پتا سم امتحان کوي چې لچا عمل ډیر خسته رسه اکثر عمل الله نه دی فرمایلی چې لچا عمل ډیر دی نو موږ دا کوشش کوو چې موږ ډیر طوافونه وکړو یو طواف دی خو کیسي کولې نو دا کوشش بسړې کوي د خلکو سره بټیل نه کوي باباګان ته په تکلیف نشي زنانه به دا کوشش کوي چې رسلو سټیل لا نشي پنی مګنټه کې کېږي په ګنټه کې دی وشي او په ګنټه کې طواف کېږي په یونی مګنټه کې دی وشي زنانه ول پکا دي کې سړو د ازدحام نه ځان ساتي بیا شو د نبی اسلام بیبي نه به په داسې حالت کې رااله چې حیات به بدل کړو د شپې براله او کعبه ته هم نسړو سيو ځنن نه وته سړی براويستل چې دی به کعبه ته نه وته
نو حجر اسود کولول دا سنت دي او د پردو سره سټیل دا سره حرام دی نو د پردې خیال وساتي او دا کوشش وکړي د ریزي کې ټیل نه ټیل سړو سره دا جایز نه دی دا د نانو مسله څه د بخاری حدیث مې درته بکیږي بازاغه طریقې سره طوافونه کوي یو طواف دی وکي خو ډېر خيستي 50 طواف وکړه خو چې کلی طوافونه نه دا غینه د یو طواف ثواب سره ډېر دی یو طواف کوي خو کوي او دا کوشش کوي ها وچه کړی دی او هر طواف کې وچه کړی هر طواف کې وچه کړی دی چې په مانځه ودرېږي زنانه دی بل یو مسله یاد کی چې په مانځه ودرېږي انتظامیه والا زنانه د مطاب نه وباسي د مطاب نه غاړه د زنانه زینې حریم النساء وته وي هغه ته وباسي نو بعد قمقل زنانه انتظامیه والا د لاس نه ونی چې دا زور کی او دا چې ټیل پکې ازدحام او کبډي پکې نو زنانه ول چې مانځه ته پاو شل منټه پاتې کیږي د ټیل وخت راځي هغه نه مخکې دی وځي خپل ځای ته دی الته خپل مونږ کوي او چې خلکو ازدحام ختمه ده به دی راځي خپل ثواب دی کوي کنه دوه چکر ته پاتې درې چکر ته پاتې بلکې سړو هم پکار دي چې ازدحام شروع شي بس اصل خزو سي ازدحام راځي او انتظامی والے او باچ وخت ځان نه خلاصي او دا منډه پکې وایي نو دا د حکومتونو دا کوشش دی د سعودي دا شاهزاده سے هغه دا کوشش دی چې دا د حج نه سیاحت جوړ کړي سیر سیاحت جوړ کړي دا سیر او سیاحت نه دا د شخص سره عبادت دی نو دا حج کې یو ځل سړی لاړ شي به هیڅ پته نه لګي چې بیا الله به کنه به آیا حجي نو خو کوشش وکړي کې دا چې حج چړې وکي چې الله یې سګي قبول کړي الله دې زموږ استاد حاجونه قبول کړي دا مې د عمره طریقې کول یادم کړ دا حج تمتع خام حج افراد درته مختصر یم نور احکام ترسته حج افراد کې صرف په عمره کې به یو بل مسله توکم ابا تبه سوال حکم د حج سره لګي حج افراد کې صرف د حج نیتو کې د میقات نه او دا ګران حج دی چې د حج نیت وکړو په احرام کې به وی اول به طواف قدوم وکړي دا سنت دی حج مفرد به څه کوي حج متمتع عمره کوي حج مفرد څه کوي طواف قدوم کوي یو سای دا نو دا سای کدا څه کوي چې وسه وکړه دا سای اوس وکړه غوړه دا اوس نبی په اختر پورا سیر طواف کوي او سای و په نه طواف نه سای و په نه یا د متمتع د پاره هم داسې مسله ده چې علماء لیکلي دي متمتع له خروج سای غوړه ده چې وس صرف عمره وکي او طواف نه سای کوي د معلم حجاج او د کتابونو لیکلي دي کدا متمتع یو کار وکي چې حج لذي احرام وتړي څو او په احرام کې به نفل طواف وکي او د حج باندې سعی وکي څو نو د اختر پر ورځ بصیر طواف وکي سعی وته بچتی نو غوړه پاغه ورځ ده متمتع له غوړه سره سوا د اختر پر ورځ ده او چې وسه وکړه نو پاغه ور ډیر رشي او ډیر ګرانه نو بس سعی په نشته ښه او چې سعی وکړه به په نشته نفل طواف دی وکي او د نفل طواف په درسته څه وکي سعی وکي رضا به حج کې به ان شاء الله ویو دا حج افراد د نور احکام د حج د طلوع به سبا ویو چې مناته بسنګیو عرفات ته بسنګیو به سبا ټول په یو ځل به یادې کینن یو حاجی قارین دی سره هغه د مناله طلوع احکام خو یو شان دي یو حاجی قارین دی د دوړو نیت کوي څه حاجی مفرد خو یوازې د حج نیت کوي اللهم اني اريد العمره اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله الله د حج نیت مې کړه ته ما نه قبول کړه مې ته ماته احسان کړه طواف قدوم بو کې او سعی بو کې د اختر پورز پیسې نشته او کوی نه کړی د اختر پورز کوي حاجی قارین بر دوړو نیت کوي څه کوي اما د حج نیت وکي سبب ته د مینا راتلو دا وسه مخ کې راته هم حاجی قارین بر دوړو نیت وکي اللهم اني اريد الحج والعمره فيسرهما لي وتقبلهما مني الله ما د حج او د عمرې نیت کړه دواړه را قبول کړه دواړه را آسان کړي زموږ مذهب بیدار دی چې دا به ول عمره وکي څه وکي حج قران چې کوي تعالی ته حج قران کوم کس اول به عمره وکي ثواب به وکي او سعی به وکي ټیک شو به بیرته حرم تراشي به طواف قدوم وکي څه وکي او سعی مسوس وکا په دغه وخت باندې اول به عمره طواف او سعی وکي اوبه به طواف قدوم او سعی وکي سعی وکي زمونږ دا مذهب دی چې دوه طواف وکړي او دوه سعی وکړي
او نور امامانو یو طواف به کوي یو سعی به کوي به دا حدیثو دغه دی پرانا کې هغه اختلاف کړی دی دا عمره چې څنګه وکړي که نه بیا خو نو بیا به په عمره کې به طواف او سعی دواړه وکړي دوه طواف به یو ځای نه کې یو طواف یو سعی به وکړي ټیک شه بیرته به حرم ته راشي بل طواف او بل سعی به بیا وکړي طواف به قدوم چې او سعی به د حج ټیک شه سر به نه خرې حاجي قیران کې او حاجي افراد کې به سر نه خرې دې ځای پورې هم یاد کړه سر نه وروسته هغه به ته په حج کې ویم ښه حاجي مفرد هم سر نه خرې چې دی که نه احرام په حالت کې خوشبو منه ده که نه ها خوشبو به هم نه لګوي که نه او د خانه کعبه باندې چې دی نه هغې سپری کوي دا خوشبو پې سپری کوي نو به د احرام په حالت کې خو د خانه کعبه هم ټچ کوي نه که نه ګوتې به نه وړي لاس به نه وړي نه خانه کعبه باندې خو سپری نه کوي حجر اسود باندې عطر لګوي دې کې به احتیاط کوي نور کعبه باندې عطر نه کې طواف او سعی دی یو د عمره وکړه او یو د لچا وکړه د حج وکړه بیا ته په حرام کې ښه سبګي حاجی مفرد هم په حرام کې ګرځي او حاجی قارین هم بځ کې ګرځي په حرام کې ګرځي او دا اتباع ګوره دا په هغه طواف کې را دا یو قاعده یاد کړئ ښه دا اتباع په هغه طواف کې را چې کوم بچي صحیح کوم بچي صحیح هغه کې اتباع او د حرام مل نو حاجی قارین خو په حرام کې کړه د به نه پل طوافونه کوي او حاجی مفرد هم څه کوي نه پل طوافونه کوي نو دا ساده غون دا جن پسې ختی او دا وګه د ښکارا کا هغه کې وګه ښکارا کول نه ښه ما یو ځل حاجی افراد کړه یو ځل مې حاجی قرار کړ یو ځل مې حاجی تمتع کړ نو حاجی قرار او حاجی افراد کې ډېر تنګ وو وختي تلو مو ما په وګب سي یو لس کسن ختی یو نه میدان خلاص کبل برابر سو خو دا وګه د ښکارا کا ما ولی موږ ته مشران ویلي چې ښکارا کوي ما د مشران ویلي چې ښکارا نه کوي نو بازار پکې چلے ډېر تنګي دي نو چا په وګوف سي من خلې ښه بس خپل کار کوي که چا وګ په ډکړي کې دې چې هغه نه پل طواف کوي حاجی مفریدي یو د هندستان یو طالب او کشر هغه زما 22 ورځې وشي چې ما حرام تړلې حاجی قران کوم او لا حج ته بلا ټیم نورم ما ته حسم نه نرځي نو یا پښتانه پسې په پینځ پک کسان کې دی دا ولې ښکارا کا هغه می قارین هغه قارین هغه څه پیژند ابو دې ولې پسین کې او زاده لري تللی کو دغه هدي لکه احرام چې بیا بدلول شي کنه جی او بدلول شي د احرام او جامع یو مثال دی بلکې مکه ته ورځي دا مسله ده مکه ته د شپې مون نه وته شي د ورځې نه وته شي بخاری په بابي شه ده نبی اسلام جهاد لراغله او د ورځې ران نه وته او نبی اسلام د جهرانی نه چې عمره کړې د شپې ران نه وته جهرانی نه عمره ده شپې کړه به تر شپې تلې نو دا به څو کوئی د شپې غوړه د ورځې بس دواړه غوړې دي ښه د شپې براتلې شي او د ورځې مکه ته راتلې شي او چې مکه ته راځي نو غسل سنت ته سره عبد الله بن عمر بزیتوا کې شپه ته راکړه غسل به وکړو به مکه ته شروع په احرام کې غسل هم کولای شي او صابون باندې استعماله صابون خوشبوئی پکې بل بعد یو خته داسې نه سولې کې دا یو خته وګورځي ګیر او یاسر بعد داسې نه مګي چې داغه نه یخته وځي او بل پرز کې وته صدقه ورکا صدقه ورکا نو په حرام په حالت کې به چې عرفات تزل تبتبي او ملزم غسل سره مستحب او سنت ته کې سره عرفات تزل تبي غسل وکي نو مګه د چې نوځي غسل به وکي په حرام کې به لمبل شي حاجی قران دې حرام بدلول شي د حرام او جامع یو مثال له بل مازه شي بل حرام ځان سوي څنګه بدل کا ابل ویندا بل واغوندا او په صابون و پکې نه لامبي خوشبوئی و پکې څه کوي نه لګوي انده حاجی قارین او حاجی مفرد دې نه بل توافونه وکوي په هغه کې د ولي ښکارا کول نشته ويږي به بل د اختر پور چې طواف کوي په جامو کې خلک کوي سر وخره جامې واغوندي هغه پسې به ساي وي چې مخ کې ساي نه کړي به پسې څه کوي ساي کوي نو هغه کې استباع نشته ځکه شړی جامې په جامو کې استباع به رمن نشته ا طواف بدا څه کوي یاد امر قصه نو حاجی تمتوله روسته ساي غوړه ده څه غوړه او چې مخ کې وکړه په دغه طریقې احرام دی وتړي لګ مخ کې او هغه کې د نفل ثواب کې او صحیح دی کې د اختر پر ورځ په بیت نه صحیح نه حاجی قارین د مخ کې صحیح غوړه ده روستم کولې حاجی مفرد له مخ کې صحیح سره غوړه ده که مخ کې ورکه د څه ورځ دی کوي دا اختر پر ورځ دی کوي
دا د حج قران مینا تل هغه به یو شان دي لکه معمولی معرفت پکې لري ابا د حج په احکام کې نو سبا به ان شاء الله دا حج ګران کولی شي زنانه چې دي دا حج ګران کولی شي حاضر عالم کولای شي سړیم کولای شي نبی اسلام راجح قوالدار چې حج قران یې کړی دی زمونږ امام صاحب پنځ حج قران غوړه دی نبی اسلام چې وادي عقیق ته راورسېد ذوالحلیفه سه یو کند ده هغه ته وادي عقیق وایي جبرئیل اسلام راغی دا مبارک میدان دی وقل حجه فی عمره دا سیوا چې حج کوم په ذمہ د عمره کې حج عمره دواړه کوم زمونږ امام صاحب وایي چې نبی اسلام حج قران کړي الله په حکم سره کړي څه دا الله په حکم سره وګوره شو احمد بن حنبل سے وای چې ټیک د نبی اسلام حج قران کړي دي فرمان یې کړو کله صحابه سرور نه خرول نبی اسلام کې زمخ کې پوی دی پاګه چورسته پویګم ما بدن څه ولحد نه کړه ما اوس خرول وستاسو هم سه هدايا را سری سر نشم خرول ارمان د حج تمتع کړو مونږ ارمان نه کړه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه د خوشالول لپاره د سیوی حج قران د الله په حکم کړي سم واجب حقیقت ته ویل شي چې کل حجتم فی عمرتنا الله په حکم سره حج قران کړي اول زموږ مطلب کې حج قران غوړه دی دویم نمبر حج تمتع غوړه دی او د نمبر حج افراد غوړه دی چې چا ورځ لګي خو حج قران وکړي اګه ډېرې ورځې نو پځاني یقیني وي ټیک ده نو پځاني دغه غالب ګماني کې حج قران احکام کولای شم احرام د جامو یو مثال دی یو دوه درې ورځې د پکې 22 ورځې ګرځېدل په حج قران کې په احرام کې او په دغه کې حج افراد کې 18 که 19 ورځې په احرام کې یو ورځ و سړی ته لږ تکلیف بیا دت شي مزه تادر احرام ما میرا برخ کدا کمبلو تاسو مو جو خفیو مې دې بار سر به مې ته بارو بس پکې پروت به بیا دت شي ماول چې ما بلب لګي خوب نه راځي تکلیف وراته بس بیا سړی یو ورځ و دغه بیا دت شي هیڅ پروا نه کیسو کې کولای شي بس حج قران وکړي زموږ مذهب کې دا غوړه دي کنه دا حج تمتع نمبر 2 حج زموږ مذهب کې عام حاجان څخه حج تمتع کوي آسان دی بګي حج افراد زموږ مذهب کې نمبر 3 دی او دام ډیر ګران دی ښه دغه په حرام کې ګرځي ځان سر نشي خرولې انور د حج احکام به ان شاء الله چې مینا ته دی سبا 2 بجو لدان راورسه به ان شاء الله بیان تاسو دعا وکړئ نو سوای تاسو دوی د ساده الفاظ کې موږ وته ساده الفاظ به تجوي تاسو رسول دوباره ٹھیک شه استاد وخت تاسو چې هغه د سبب د مروان شروع اچول هغه باندې دم هم بیا راغی تاسو وخت چې هغه د مروان شروع اچول و نه نه دم پکې نشته دم پکې نه دا چکر نه حسابي دم پکې نشته ها سو فرمایل دا خلاصه ساده الفاظ استاد دې موږ به سفر دي او التوحيد كما الله سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لا شريك لك اسم کی تقول خلاصه کرنے والا دادا تاسو حج د سنت کې د روان شي اوسر کوټو کې حجیت تر دې راځي هلته باندې د خپل اکاډمي ورکول درځي د عمره کې د ټول کار راځي او حج کې ټول تاسو ورکول د دې نه راځي چې کومي خپل کارونه واړي او واجب اگر ته باندې پای باندې ځان تاسو کوي سم دې فرمایي چې دا دې شي اول د بیا غسل وکړي چې ټیمو پته نه لګي کنه ټیمو مطلب وګورئ څنګه کول نو کله اوس هغه څه وکړي مو چې د روز دا بیا تاسو د ځاګ څخه دې کې یو د لږ سفر خدای او څنګه یې سفر کوم چې مګر دې په دې کې ځان واجبو اتحاد وکړي چې دی او چې ځان کې سړی نه استعمال تاسو سړی په قرآن تاسو اندازه کوي چې هغه ډېر زیات کې د استعمال سره دا چې کوم نه راشي چې هم کوي چې وجود او رسول څه چې څنګه وایي چې نیت دې تاسو وا نیت په دې دا وکړه دا تاسو کې هغه په الفاظو کې په عربی کې چاته نه ورځي نو په پښتو کې دا نیت چې زه دا نیت کوم د عمره الله تبارک وتعالى قبول کړي او آسان کړي ماته دې عمل کې د اساسانه دعا وکړي دا وکړي چې بار بار وختلي بیا څنګه تاسو دیو فرمایل چې د نقاط چې کوم نه راځي هغه مخکې وي چې تاسو خو نیت کړی
ایرپورټ باندې تاسو کوشه اوس تقریبا دی دا یو خدای کړی د کراچي او د اسلام آباد بګي غرو ټو مکه هغه بګي کوم دینو لګه روستره چیر لګه الته کې باغه د اغزيات چې کوم دی پروسس او وغیرہ دا به کوم دی بس تاسو په اسلام آباد کې دغه وشو هر څه وشو نو الته به کوشش دی چې زر تاسو بستا دا چې دینه دا بوزي او څنګه الته کې راځي یې احرام کې بچ دینو یې نو اکثر دا چې څوک سره شي کدي خپل مرګي ټول هغه چې وی څنګه دیو فرمایل بیا چې د حرم محترم ته تاسو داخليږي دروازه بچ دینو هغه وی باب فات تقریبا زیات تر کوم استعماليږي یا بل کوم دینو زیات استعماليږي عبد العزيز جی نو چې تاسو ورته کېرل شي نو څنګه دیو فرمایل چې را په دغه وخت کې به کته بچ دینو دا ګوره په سړی په دغه برانډو کې چې دینو ورځي لاندې چې دینو دا بچ دینو ګوري نو چې کله د کعبه شریفه چې دینو راشي په نظر یو غاړه ته ودرېږي او دغه دعاګانې بزانته او ټول ته وکي اصل چې دوه فرمایل چې دغه دعا چې د مستجاب دعوات مطلب هم دا یا الله چې زه دلته کې کوم دعاګانې کوم چې الله تبارک وتعالى هغه زمانه ټول چې دینو والی بیا د طواف چې دینو دغه طریقه او آغاز او شو څنګه دوه فرمایل چې نفل الته چې دینو دانشته جی نو دغه ځای کې هغه شنه دغه وی راډونه وی نو چې لاندې رښوي نو په برانډه فلور کې او ما غشنه راډونه وی هغه اده هر ځای کې وی نو دا غینه بستا طواف آغاز چې دینو شروع کی سلام وکي بسم الله الله اکبر او دغه وکي څنګه دا استو فرمایل چې د ملتزم چې دینو دای صدا یا کم استباح وبوشي رمل چې دینو ډیر زیات رښوي نو چې رمل نکېږي تاسو بخپل نه کلو کې به بیا به نکېږي دوګوال نو ټیک تا بیا چې کله طواف چې دینو وشي چکر وو دا اوخه تاسو بیا پای بس دوه رکعات نفل به واجب دا به چې دینو به چې دا به دي چې واجب نفل کې چې وخت چې دینو ایده مکروه دا چې دینو دا نبی دا غیر رستو تاسو هغه سای بیا پای بس دینو دا صفا مروه تبا تاسو به دینو سای به دینو دا وشو سای څنګه سای دا منډه طریقې څنګه په ورمان چې کوم ځای راډو راشي نو پای کې لکه تیزه منډه زرانه به نه وای او نارینه به وای نو دا صفا نه مروه پورې یو چکر بیا دا دو چکر مروانه صفا تر دې پورې به دې دا ختم شي او بیا دا غي نصر چې کوم دینو دا خیر دي د سامان حواله سره جاز کې چې مونږ چې کوم دې سفر وي بای سره ځان سره بلیډ وسی نیل کټر چې کوم دینو وسی نو چې کوم سامان په بیلټ باندې زی کم چي هغه باندې کې په پټه باندې زی نو پای کې داسې میټل یو شی د سټیل وغیرہ هغه وشو نو دومره دغه نه خو چې دغه لاس کې هنکېری کې چې پای کې تاسو سره بالکل داسې کوم دینو سني چا نه سم ما غشتل اخو ټول مرحلات تاسو وینئ چې رئیس تقریبا دا یو دوه کډې کار کېږي په چمډيري کې چې کوم دینو داسې دغه شو واقعا شو د عمره سفر باندې تمر غره او آیته وچ دا میډیسن دی دا بالته وسه او غریب تر اوسه پورې کوم دینو لوي مشکلاتو کې دا چې بچي سړی څومره ساده او د بیگونه کې څنګه دوی فرمایل چې لیکل په دې نه داو کې خپل باندې علماء یو خپل ذهن دای چې نه خوند کې داسې یو زړه چیرو غوند کې چې سړی به پیژني بلا بیٹونه پروتي او لیکل سړی کله ښکاری دا نه ساده چې او بل دا چې د قیامت مثال نه څومره سپک چې کوم دینو زین دومره بچ دینو خبر شي څومره لک سامان کپڑے مثال په تو درې جوړې دوه رامه بسونه چې دینو لګ دا چې دینو ویني دا وړې چې دینو خو میډیسن دوايي سو کوړي ناغه د ډاکټر نو چې کوم دینو په دغه چټه باندې چې دینو هغه والی اکثر چې کوم دینو دا وګوري او یا و چې دینو دا څونه ګوري نور ان شاء الله الذي سبب چې کوم دینو بیا ترتیب وشي سره دي کوي او صوبو ان شاء الله اوس کې موږ سره بیا داګه پس په دعا وشي دا جی ای په خپل تاسو باندې خپل ګایډ چې کوم دینو دا غیر ولا اجي وای ای په وای تاسو وای دا ډول غوړې تواب موږ راغی یا په تواب کې موږ دې په دې کې موږ تواب په بیا سره کې نه لکه یو چکر والی یو
مقیم یو نو دا نکاح ته بهر شو او نکاح سره سفر خو چې کومه هغه بیا خو نه ختمېږي او څومره هغه فاصلې دي تقریبا 25 فلایټ دي او د کومه راته کې اختر د کومه سفر جوړ او شا جوړيږي نو وخت مقیم او بعد سبا حج کې ویل مګا حج کې بعد سبا ویل حج مینا نه دیدو حج نه راځي هغه تفصیل بعد سبا نه خو مې ته عمره ویل حج لا پاتې ده ها نه بعد حج کې ویل اما دوی مانځه کې ثواب کې د مانځه ټیم راشي یا د اسماده سړي لور شي با کې راوړي او د استعمال کې به درې هغه پاتې ثواب کوي ها ابا دیو کې درې چکر نه کمی به بر سره کوي دا پوره دین هغه ته کې ډېر مشکلي ولا غيو سړی سره ته ورسې بس ها مرسه ها دې ته کو جاست کړی دی او تو موږ راغی سیدنه د خوراک سامان نه کړی هغه خوشبوداري نو دا یې استعمال کولی کنه تاور باندې ایرلاین کې چې اشتراک کوي مریانه ځای کې چې کله مونږ نیت کو په جاز کې رااله خوشبودار داسې خوراک راځي بریاني وي داسې خیر نو خوشبودار خوراک خو خوړل ښه نه وي خو خوراک خوشبودار نه وي بریاني یادېږي لکه بریاني خوشبودار نه ده کومه خوشبودار بوډي هغه خوړل نه ښه یادات نه غي نور جاز خوراک کولای شي دغه وایي حجر اسود نه به شروع کوي او غره دادی چې سړی به بابو سلام راسي بابو سلام د صفا سره هغه دا شهره چې مخامخ حجر اسود راځي خو هغه خو ګټونه بند دي نو اوس په دغه باندې ټول ورننه باسي اجر نو بل طرف په حرام کې اور پیدي بل څه کې نه پیدي د حج پایامو کې حکیم کې ځنه فرق جی دا غره برابر دا غره دا شی دا دا کې د رحمت دا چې کوم څه څنګه راغلی دي هم علاقه د رحمت ویلي هغه دي حدیث دې نه راځي دې د برکه ته موږ دې نو هغه دې ګر برکه ته موږ داسې هغه ته اوس اکثر حتیم ته نه پریږي د حج په ورځ کې هم مکمل بندي نه پریږي او داسې چې پریدیم په لید کې دا ودرې بل دې موبایل باندې او کور موبایل کې یو د تصویر خیال ساتي ته زیات خلک پدې کې د سبا راشي موبایل سی او بیا په بلکې دا هغه ګروپ له پکار دي چې یو بیټري د موبایل او چارج کولو لپاره ځان سوړي مرګري په موبایل چارج کوي بیا مینا کې یار افات کې موبایل ته شي تکلیف یا جنه تا چانه مرګري ورشي چانه څه کنه خپل د چارج کولو ګروپ یو بیټري ځان سوړي چارج کوي په هغه موبایل چارج کوي دا کې ضرورت ډیر نو خو کمرو کې سړي مینا کې خیمو کې منتظامي وي اکثر رشي د غینو سړی ته تکلیف دی موبایلو تکلیف ورته او بل دا خبره وکم چې اکثر سړی څه زنانه نه لادره کشي دا خبره بغور ستوري چا زنانه نو اکثر سړی او زنانه یو بل لادره کشي نو سړی په خزم څخه ګرځي او خزه سړی څخه ګرځي مو وینا نو چې لاړی یو ځای منتخب کړي بار خو ګیټ نه بار ځای نه ټولې پیژني 6 نمبر حمام دی 3 نمبر حمام دی دا حمامونه دي دا نالو حمام دی دا له سړو دی یا دا نمبر ګیټ ته باوي په حد دی یو ځای مقرر کړي چې موږ یو بل لا درکې کیږو نو دې ځای ته برازو به بنو رګي ښا بدن لګځي راګرځي او بیا یو بل ټلیفون ملاوي یا قضیه ده بس راځي یا کې یو بل سره ملاويږي نو اکثر په دې ځکه چې یو موږ ته یو مولي شه او شاګرد دغه حجلته همالګه زنانه د سره دې منتخب کړي هغه وخندل کې زه خو بیا به تلې مو ډېر پوهه ما کنه نو بیا چې د مینان راغلی د مینان دا دغه کړه او واپس زیارت او موبایل کې څه چاره جم ختم شوی دی او یو بل څه صفا کې یو بل نه جدا شوی دی صفا کې بیا داسې چلی چې د سړی خپل اختیار نه په قابل خپل اختیار اوسو پر دې اختیاري نو ځانې کسان لاندې چته ورنه باسي ځنه دویم چته ځنه دریم ته خو ځنه اخیری چته خو پولیس یو دم دلار باندې نو سړی بداسه لا چې زنانه به دی پات شي وبره وخیږي
یا به زنانه لاندې لاړه چې سړی به بره وخېدی یو بل نه جدا شي یا ننوځي جمحرم ته ننوځي نو سړی پرېږدي او زنانه د مانځه ټیم یې هغه حریم النساء ته بوځي زنانه زیاتې دغه کي یو بل نه جدا شي چې جدا شي به یو بل پسې ګرځي او څه پېژني نه بیا بار یو ځای دغه کوي د حرم نه بار ځکه دننه خو د حرم نه بغیر څوک پرېږدي نه د حج کې خو بیا اخر کې پرېږدي ځکه چې دا فرض ثواب اکثر خلک جامو کې کوي بیا جامو کې پرېږدي نو یو ځای منتخب کوي چې څه زنانه کې موږ یو بل نه لاداره کې کېدو دې ځای ته به راځو حمام یا دغه یا ګړۍ بلډینګ د یا سره نو اجازه د بیا راځي نو بیا به یو بل سره ملاویږي نو بیا به یو بل نه ورکېږي نه ځان لري طواف کوي او بزه قضیه ته دی بیا راځي بیا سړی یو ورځ دوه دغه بیا بل شي تکلیف نه خو بیا انسان دی نو دغه دا پکې طریقه یا نه کوي ما وی چې لغه د خپل د خپل مزل کې کنه د خپل خرابېږي ځنه سړی ناده دي ټول مر پیدا چودي او پیاده نه ګرځي بیا د خپل د خپل خوږي دې ته هم چې موزي واچو دې کې کټ وا موضوع کې هم کولای شي د خپل د احرام موزي ملایي کټ کوي مو دې دکان ته ورشه کماله د احرام موزي را دې د پوری ز خپل اخلم بس هغه په خپل کا موزي ګټون الله دې داسې نه بس ثواب پکې کوا چپلو کې هم کولای شي په دې به لګي کنه چپلو کې کولای شي دې دکانونو کې د حرام موزي ته دا نه وا دې کټول د ضرورت نه تیارې ملوي د حرام موزي را دې دکانونو دا غزان دواله یې فهم کوږي یا په کوږي زنانه دستاني مچولې شي موزي خو چې وانه چې دا وره کې دستاني وانه چې وره دا څه وره کې دستاني دی نه چې او سړی خو به دا ګټې نه دا کوي دا د حرام موزي ملاويږي هغه دي نو څه سوای هو دا خوشبو حاصل په احرام تړي کنه بیا شرنه فرمایي چې ما به نبی اسلام له خوشبوئی تیاروله د احرام د تړلو نه مخکې به مې خوشبوئی له تیاروله او د احرام چې کله به سر وخراوله ثواب زیارت نه مخکې به علما خوشبوئی تیاروله لګوله به او د احرام نه مخکې خوشبوئی لګوله شي بیا په احرام باندې داسې خوشبوئی نشي لګوله چې اثر یې پاتې کوم خوشبوئی چې اثر به ورسته پاتې او په احرام نه لګي او کو په بدن دی ولګول ورسته اثر او خیر دی بیا څنګه فرمای چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله احرام وتړو دا کم یو وخت کې د زید جدایی دی دی هغه د قبویا هغه چمک مالی درو چمک پکې پاتې زمو علماء د علی کې محدثین چې خوشبوئی په بدن اولګي دا د احرام نه ورسته هغه چمک او اثر پاتې خیر دی او په جامه باندې یو ساده غوندو نبی اسلام د جیرانی نه عمره کوله ناغه ساده جوړی جوغه ما غوستې ده او خوشبویم لګولې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه دا جوغه خو دی وباسه او دا خوشبوئی مکمل وایزه نو په احرام یا دغه باندې دا خوشبوئی پاتې روسته اثر پاتې دا جایز نه ده مخکې چې رپورټ دی خوشبوئی دی ورلګي احرام نه مخکې خوشبوئی ورلګي دا چې خوشبوئی کې د احرام نه روسته اثر پاتې دا لګول سره دی جایز نه دی دار په احرام نه لګي خانقاه کې دی نه لګي کنه چې خانقاه کې سورې دي کنه مکه مکرمه کې مدینه کو د لړ شل دی کنه په ستر اجازه باندې عادل تم لګول شي مکه خانقاه کې خو احرام کې به نه لګي عمره وکړه بس به خوشبوئی لګي کنه د احرام په حالت کې منع ده ها خوشبوئی او نبی اسلام خوشبوئی ډېر زیاته لګول نه تا اسلام او احرام کې باندې لګي احرام نه مخکې لګول سنت دي سر دې وخراو بس به خوشبوئی جایز شو جامع جایز شو اب د سبا په حج کې مدا د حج سره لګي کنه اوس هم نو عمره دا غو سبا په حج کې دا غو ان شاء الله دعا وکړئ حاجی سے دعا دعا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیه. الله دې موږ ټول مغفرت نصیب کړي، د ټول مشرانو کشرانو مشایخ او زامو صوفیه کرام او علماء کرام او صحابه کرام او درجات عالیه نصیب کړي. الله دې ټول مسلمانانو مرزونه ښه کړي، الله صحت کامله ورکړي، الله ټول قرضدارات نه قرض نه خلاص کړي. الله کوم مسلمانانو چې د حج د بیت الله شریف داخلي کړي دي، الله دې د حجونو حج مقبول مبرور نصیب کړي. الله زموږ ټول حج مقبول مبرور نصیب کړي. الله زموږ حج مقبول مبرور نصیب کړي. الله کوم مسلمانانو چې شوق دی خواهش دی او وس نه کېږي، الله تقدیر ذاتی، الله تغنی ذاتی ستا در کې څه کم نشته. الله چې کوم عاشقانی د حق حج عشق د حج محبت ستا د کور د لیدو محبت الله ته د پټو زړونو خبرې الله د هغې ټولو حج مقبول مبرور نصیب کړي. الله عمرې متقبلې نصیب کړي. الله حاجیان چېرته کومې دعاګانې کوي د هغې ټولې دعاګانې قبول کړي. الله د هغې ټولې دعاګانې قبول کړي. الله زموږ د ملک باندې رحم وکړي. الله ټول اسلامي دنیا باندې رحم وکړي. الله زموږ د پاتې زندګي په اسلام کې الله تقوا او پرهیزګارۍ کې تېره کړي. الله اوسه پورې بدعملۍ نه کړي موږ ته، الله بدعملۍ نه معاف کړي. الله زموږ ګناهونه معاف کړي. نبی علیه السلام فرمایي چې څو حج وکړي لم یرفث ولم یفسق، د ګناه او د فحش خبیث ښکار ونه کړي، فحش خبرې ونه کړي. رجعک یوم ولادته امه، داسې کور ته واپس کېږي لکه د مور نه چې پیدا وي. ګناهونه نه پاک شي الله ته به پاتې وخت کې د ګناهونو نه وساتي. د حج مقبول مبرور دا علامه ده چې سړی واپس راشي ګناهونه پرېږدي، تېر ګناهونه ورته الله معاف کړي او نور ګناهونه نه کوي. دا د حج مقبول مبرور یوه علامه ده. الله تېر ګناهونه معاف کړي او را روان وخت کې موږ د ګناهونو نه وساتي. الله موږ د ګناهونو نه وساتي. الله موږ ټول حرمین شریفین ته به بوځي. د فلسطین مسلمانانو دعاګانې وکړي، وړوکي اختر په هغې داسې تېر شو. الله چې لوی اختر راځي او فلسطین ازاد وي، الله چې الله په حرمینو کې په حجانو باندې خوشحالي راشي چې فلسطین خاوره ازاده شوې ده او بني اسرائیل تباه شوي دي. الله ته بني اسرائیل تباه کړي، الله تباه او برباد کړي. الله د هغې مشران چې کومې په هغې ولاړ دي او هغې له کښتۍ او جهازونه را لېږلي دي، الله دغه کښتۍ او جهازونه یې په دغه دریاب کې ډوب کړي. الله طوفانونه پیراوري، الله زلزلې پیراوري. الله موږ خو دلګان یو بېکاره یو، الله موږ خو بې غیرته یو، ته خو غیرتي الله ستا غلامان دي، ستا بندګان دي. الله هغه شهیدان کوي، ماشومان شهیدان کوي. الله زنانه ټوکړي ټوکړي کوي. الله ستا کورونه هغې وران کړل، الله ستا قرآن شریفونه ستا کتابونه هغې پاڼې پاڼې کړل، د هغې انتقام ترې واخلي، تباه او برباد یې کړي. الله زموږ د ټولو ځنکدن په وخت کې فجبه دا کلمه جاري وساتي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.